ثم ماولکی مخکیلو دا ثم پار تراخی پر رتبه دا ویل دغی خبر آسان دی خدای استقامت پدی باندې ډېرګان دی ثم استقام او مخکې ما د پیرانو د برګانو د امام غزالی وغيرها اقوال پیش کړی دي ربک یطلب منك الاستقامه ونفسك تطلب من الكرامه او بیا وایا غزالی الاستقامه خير من الف کرامه پنه غدل پدین معنی د زرو کرامات نو ولا کار دی الاستقامه خير من الف کرامت داغه مطابق کار کوي نو یره دې پاس دغه نه کی دا کسان مرګ د جنت دی په دې کې همیشه وي او جزاء جزاء بما كان يعمل وصل انسان حکم کړی د انسان ته دی والد په بار د مرتبه کې احسان خصلو کو هر انسان ته او داوی حملته بار کړی د انسان امه مور دته کرهن حال كونها کارهتن یا ذات کرهن خاوند مشقت او تکلیف وا ووضعته ولکه دلر امور د کرهن ذات کرهن پلاس حال کې چې خاوند تکلیف وا د حمل په زمانه کې په یو کې تکلیف وو د وځي په وخت پیدائش په وخت ته تکلیف وو وحمله حمل د دې ماشوم وفصاله د انسان د مور په 30 شهرن ډیر شمیاشتې دي ډیر شمیاشتې پیژنې سلیدي شمیاشتې 2 کال شو شپږ میاشتې نور شوې 2 نیم کال شو موږ چې کوم خبره مخکې په ابرز کړې و تاسو یاد دي مې دا مجموعه حمل لفرزان لا 30 شهر شو د فصال لفرزان لا 30 شهر شو نو حمله 30 شهرا وفصاله 30 شهرا دنیم کال شو بیا په حمل کې ابو حنیفه د حضرت عائشہ او خبره پیش کړي چې حمل د 2 کال زیاتی کې نه نو چې نه زیاتی کې نو حمل 2 کال شو اشپن مشتکات شوی اما تا خو ته دیش ماشي ولې مې دا مجازن دام دیش ماشي شوی کم د دیش مې ته هم دیش ماشي ویل شي حقیقتا نه مجازن او عرب د شکای چې کسر ساقطي او کسر پورا کوي نو کله کسر ساقط کی او ختم کی او کله کسر پورا کړي نو دوه کال په څه ویلې دونیم کال او د فصال سره هم دونیم کال کړو خلاص دا مشهور خبر د ابو حنیفه درک او عام خلق سوی دا مجموعه د حمل او د فصال سوی دیش مشتي دونیم کال بیا اعتراض کوه د مور په خیټه کو تاسو کال وایي 3 کال وای 4 کال وای دا نه خدا جوړیږي بیا وای اقل مده د حمل پکې شپږ میاشتې شو او زیات پکې شو هغه اندازه نه معلومه یا 2 کال یا 3 کال یا 4 کال او په سوال څه دی هغه څه دی 2 کال شو د ولادت نه پسو د رضاعت منو شولا 2 کال دا مجموعه او په دې وخت کې تفسیری ابن کثیر د حضرت عثمان او د حضرت علی او خبره کوي او خزي بچی را وړو او شپږ میاشتې شو نو الزام پر راوي بدفعي کړی دا او قاعده د حضرت عثمان داخل شي زجم ولا ورکو حضرت علی ته راځي قرآن هم لو پسالو پښپږ میاشتې کې بچی پیدا کېدای شي نو شپږ میاشتې د ولادت شو کنه نو دا خبره کې یاد و وصل به علي كرم الله وجهه ابن عباس وجماعة على نقل مذ الحمل 6 أشهر لأنه إذا حتى 30 فصال حول الإسلامية مراد يتم رضاعة نفاذ شو دغه او بیا جایز خبره کوي نور څه دلته رضا طرف پورا کړی کنه او دای نقل کړی دی د 2 کال نه پس کوم شون سینه چا ورکړه کنه شون دا احکام الرضاعات بنسب دي بناء على قول صاحبين والجمهور اما کې ځل موږ حضرت عائشہ وایي بوډا ته لسینه ورکا زوی شو عام صحابه تابعین شي نه د 2 مکان نه اخبار بیا حکم د رضاعت نه صاحب دي مخکې تمایلو کې سره د خپل خزي په سینه باندې خلوله دی او ته راکاږي ابو موسی الاشعری په مخکې دا خبر ورسوه سره راغی سیب ما خپل بیبي په خېټه باندې خلک یې خوذله او سینې ته مثل الله بزمان حرام وشو عبد الله بن زيد السيد انما المزاعه انما الزمن المزاعه ده سيد لا تصلوني ما دام هذا دا عالم پتا سو چې موضوع من تاسو نو کوي 2 کال نه حرمت نه ثابتيږي دا همي خبره البته زما یو اعتراض دی او زما جواب دی اعتراض هم زما دی جواب زما دی اعتراض دا دی چې 30 شهرن کې یو ترجمه شولا 2 نیم کال او بیا ترجمه شولا 2 کال په حمل کې 2 کال شو او پر ذات شو 2 نیم کال نو یو لپاره نه حقيقي مراد او معنا مجازي شولا او تاسو حنا قوای یو لپاره دوه ترجمه یو خري مراد کړي که شوافي وایي شي او یو لپاره دوه ترجمه کړي تاسو نه وایي زما جواب دار وفيه ما فيه اغه دا چې د حمل د پاره 30 شهر یو لفظ هغه
حذف کړي او د بل هغه مذکور دی د یو لپاره مذکور شو او د بل لپاره محذوف شو نو په دې لحاظ سره ترجمه وشي اگر چې په دې کې بیا خبر شي حتی چې ورسیږي ایا بلغ چې ورسیږي اشده په خپل د عمر ان ځوان به پادشي په عمر شي ځوان شي وبلغ مثلا او سلوخ ته ورسیږي نو اشد بغان لكم السلوخ بغل وزان لكم بعض دا دغه تفسیر دی اشد په معنا د بلغ 40 سنه او په دې کې بیا بحث دی چې سلوخ کلمه کې پیغمبر جوړ دي شو کنه بعض علماء خو نشي جوړ دي بعض کې شي قال وای دی رب زما ربا اوزعني رغبني وفقني ما له توفیق راکا ما مین کا زمانہ ہر سے من کا سوا د شکرنا الهام کما تا ان اشکر نعمتك الشان شکر زیادہ من نعمتك التي انعمت علي استغفر من کړه وعلى ولي ما امور پلار باندې او ما ته وایسلتا او زه مسلمان خلق وی ابو بکر صدیق مبارک نازل له ابو بکر صدیق په خپل مسلمان دی پلار مسلمان دی دوشو زوی عبد الرحمن مسلمان دی او د زوی ابو عتیق مسلمان دی او صحابه دي مسلمان لته کې صحابه دي ابو بکر مسلمان او صحابي پلار ابو قحافه عثمان د پیغمبر خدا د وفات نه قبل فاطمه مکه کې مسلمان شو عثمان هغه صحابي زوی هغه عبد الرحمن هغه صحابي د عبد الرحمن زوی ابو عتیق هغه مسلمان او دا د حکم خلکو لپاره چې په سلور طرفه یو دوا درې سلور دا ټول صحابه شي وې دا پاره کې دین په ګدان نشو بل څه په کوم نشو خو اکثر شان دی لري پاره کې وقد لك ابوه وولده عبد الرحمن ولده ابو عتيق سلسلهم وامنوا به ولم يكن ذلك لاحد من الصحابه وان اعمل صالحا انت عملكم ترضاوا تبلاله واصله او اصلاح ابن مال په ضرورتي پنه سلزما کې عبد الرحمن ګل الاول مسلمان نو دام یادوا په بدر کې غیر مسلمانو او پلار به وته یا ورستوي بچیا ما بکاته چې مخ راشي ما بکاته کتاب کې قربان کوم زیو ته مال مخ دلاله ما بده مخ واړو چې پلار مخ دلاله ورست مسلمان شیم دا اولئک الذين تقبلوا عنهم دا کسان دي چې موږ نه قبول کوو احسن ما عملوا خارج دي عمل کړی دي طاعت مباحات ورکا وانتزاعهم سیئاتهم پریدو منگا بدای دا دی او کائنی پی صحاب الجنة دی پا مرگرد جنت کی وعدہ صدق وعدہ درشیاو دا دیسر وعدہ شوی دا والذی قال والديه افل لکم او آغا سوکو چی وی مور پلارتا افل لکم استاز دپارا اف دے افو استاز دپارا سخاوال دے استاز دپارا گندگی دا پا خبر پوش اف مالا لا تکل او ترجمه شدا تزجرت منكما اتزجر منكما تنشئ مستاسنا تنگم کرما او اف تاسو لپاره او په عربی کې د پاره مستعملي لپاره د سختي او د کمای لپاره اته اذا تاسو ما سره وعده کوي ان خروج زو روسم د قبرنا ترشید قومنا مخت زمانه او د امور په استغیث الله طيات ولا تشال قياس بالله د الله نه تبارک کو استغفر مبارکي ویلک حالات شي امین ایمان را وعد الله ثابت را دی وی نه لا خبره مگر قصې د مخکنوري دلته نقل کوي ابن کثیر ګوره ضرور فرمانی ګوره ابن ابي حاتم مردویا انا عبد الله زبو جمعه کې مروان تقریر کوي او تقریر اوس خلق تخایي چې حضرت معاویه دا خبره کوي چې یزید مشرک کوي نو ان الله قد ارى المؤمنين کلمات یزید رحم حسن الله د معاویه سے پسینه کې خستره پیدا کړ خپل ځای لپاره یې استخلافو اته خلیفہ دي نو سبت خو نه سره ولایت جوړي نامزد کړي څوک سبت خو نه ابو بکر نامزد کړل څوک عمر نامزد نه کړي څوک کسانو کې دی وطن ناغي کړی دا نو زه هم عبد الرحمن الاهرقليه ده هرقل اتباعا ابو بکر په خپل وچو کې نه خوري ها عمر کړي عمر بل سره انا په اهل بیت کې او معاویه په خپل وجو کې رحمتا و کرامتا لونه مروان ته هغه څوک نه چې مور پته اوف لكم على خطام مور پته عبد الرحمن صداق العين زوینه چې پیغمبر خدا ورته لعنت ویل دي پوښي پیغمبر خدا نو حدیث نقل له چې بني امیه کې دا خبري عاصم بن وائل ته ویلو سمع عائشه مروان ته دا خبره عبد الرحمن ته داودا زمادي په الله قسمي دا په پلان کې نازل دي وفي روايه تقدمت رواها جماعتون صحيح الحاكم انها كذبته دې غلطي بيوي ما داو نه دي اګه زما راشد وي نو علما په دې پوښي
او دې چې دا مروان دا د لعنت کوټه دا عبدالرحمن ته ویل چې خلک متنفر شي لاله التفقو خلاص خبره اوس په دې وخت کې زوم کنه زمان لغایي او د نور شرن ځان لغایي اوس روح المانی سره ما قال الا حقا دا خبره دې کوي عبدالرحمن كم لك يزيد الذي تجل لعنته يزيد ځان دون ګرم لعنته يزيد لنورزم وين خلافت پکم دې کې ودای وافق بعضهم كالسعيري لله من مروان تحصيل کی لیکن که شرط شوی نو مروان عبدالرحمن مسلمان شهر چې اسلام راوي ان الاسلام يوجب ما قبله فالكافر الاسلام لا ينبغي ان يعير كافر چې مسلمان چې بیا به تاسو دا خبرې نه کوي نن دا د یوید خبرې هم کړې په 19 صفحه کې پښپګشتم جل کې او بیا روان دي ان شاء الله دې بحث وکړي په دې کې په کوم کې چې کوم وخت کې دا بحث کوي ان عصيتم ان توليتم کتاسو حاکمان شوي نبي ابدا سکوي او کد بحث پکې درا بش دلته روان دي خدای د دوه دین خلاف سخت سوره محمد کې دې بحث کوي ابن العربی مشهور عالم دي چې څنګه بیانو دا هم د خلاف دي او دغه شانتي د نور چې هم خلاف کوي او د مروان سخت مخالفت کوي او د یزید سخت مخالفت کوي د سعد سے غیر عمر داغه سخت خلاف کوي د زیاد بن ابي خلاف کوي ان تولیتم دو مشبهه صفحه نپای کې بیا رواني وصل بها ايضا على جواز لعن يزيد لعين يزيد ملعون كيرشي عليه من الله ما يستحق وبينزل مشبهه وعلى هذا القول لا توقف الى ان يزيد لكسر اوصافه الخبيثه وارتكاب الكبائر اكثر گناهونه کړي في جميع ايام تكليفي ويتم په ايام استلامي او المدينه ومكه مكه سره المدينه سره او بیا حدیث ته يا الله سب المدينه خلق من ظلم کوي فغلعت الله وملائكته دي وصرح بالايات جماعه العلماء حافظ ناصر الدين بن الجوزي قاضي ابو يعلى علامه الطبراني جلال الدين السيوطي او بیا ورسو سخيسه نقل کوي والله اعلم اگر دا مولانا منوي نقل کړی دا وی چې کوم وخت د حضرت حسین د خپلوانو نيزو مسلم لپاسه چتی او ډیر کې د یو دوسه کارغو شرکړه نو دی یزید لما وتلك الحمول واشرفت تلك الرؤوس على شفا جهروني نعب الغراب فقلت قل او لا تقل فقد اقتريت من رسول الديوني چې دا پیډ راکارشو او دا سرونه راکارشو د جهرون په غار باندې کارغو شرکړه ما ورته واس کې او کنه کې ما د رسول خپل قرضي ادا خلاص کړی والله اعلم بیا وسرازیل الذي وابو بكر الذي مالكي دو داخل ارسو من الله عليه من الله ما يستحق اذن پریبی پدې هم ثابت الله طرفنا هغه حقدار دي درو وې زهير حسين چې قطر شي فستر د تبنیک باندې او د جاهلان مرګریم سره کلمت کلمت تخدم دي افواههم ان يكون لا كاذبا او روان دي وينخذ بن زياد عبد الله بن زياد بن صالح وجماعه طلعت الله عز وجل عليهم اجمعين ولا انصار ولا وان وشيعه من مال اليهم الى يوم الدين ما دام علم على ابي عبد الله الحسين ويجب قول الشاعر العصر وذو الفضل پرې پوښي دا د بحث کړي فوخا موږ ما دې وحدونه کول من سبب هم لکه شنه ما تاسو وګورو خو یزید مبارک کلانه پونه کې کنه نهم مولانا بن اولید ابن کثیر حواله چور کړي د البدايه والنهايه و په اتفاق دی چې دې سره فاسق کافر دی او کنه اختلاف دی طالع عن اختلاف ته سو اعلان شته او سوتشت دي نو خسره خو ته نشي ویلای ښا خدای خبره سو اعلان شته او سوتشت دي البته کله نشي ویلای چې پلان کې اعلان رسي وایا چې د امام د حبيب امام حسين او اهل بیت به ذکر فقط لعنت ارسو چې دا څه ویلای شي دا هم یو خبره البته ابن ربيع خبره کړی العواصم دا کتاب دی ما درشته هغه وايي د خدای کې پتو مرده څنګه دې کې پتو پیغمبر خدا فرمایي چې زما امت متفقي په یو سړي ایو سره حقوق اختلاف پیدا کړي په غلط هغه قتل کړي خو مقالت شو هغه قتل کړي دا خو پیغمبر وي دا خو دې کتو لیکن او بل دې فهم وایي خبرکم په وخت کې راس خامخه نبی سم فرمایي چې کوم خلک د قسطنطنیه jihad وکړي هغه مغفور لهم ا د قسطنطنیه jihad چا کړی دی قسطنطنیه کې نه استنبول چې په سبا وای دا قسطنطنیه راځي دا د عیسایانو کلم
دا الخلافه د دې دوه جهاد شي د عثمان په زمانه کې شي معاویه سره مشهور د معاویه په زمانه کې شي او یزید په کې مشهور اخو مقبول لهم دي الشاول الله سيفو کله چې تاسو بخاری ګوري او تاسو کوي د بخاری یو کما یو درشمه صفحه دا سره یو شاسب یو رساله راغه یا د بخاری د حدیث راشي په ایمان حاشیه ګوره د مشرانو الدین د ابن المنیر وغيرها کلامونه دي ناغوای دغه مخشش معنا خدا لا چې زاره ګناهونه معفو دانه آینده دا خو د حضرت موسی په زمانه کې سو او دویم علم موافقه چې په دې صلاحیت وي او بیا یو حدیث ته سته لعنتهم لعنهم الله شپک ساندي ما بغض لعن كل دي او الله ملوك دي والمحلل بعتقي ما حرم الله یو سره زما درسته نه شي حلال کړي چې الله بل کړي دا خو د ملعونان د قبيله دي دا شاول الله بیان دي نک مولانا مودودی په اعتراض کوي نو شاول الله سبي حساب وي او روح المانی ته هم لا سچوي ابن الجوزي ته هم لا سچوي علامه طبراني ته الله ته خلاص ولا شيء اخو شيو په دې پوښ دا خبره به کوي دا نه بیا په ټینګي نه شي ته خبره کوي ټینګي ته بلوري خو کوي خو بار تقدیر ظالم دې صفات کوي اګه چا مهلان کو نه کوي هیڅ حد نشته او اسی خبره کوم دا شته یزید ته چرته خلیفہ برحق ونوای او رست براشي چې دا ډیر غلطی شوی دا روح المانی والاوي چې دې چا مشر کړی دی ډیر خین دي کړی ډیر بد شوی دته ګوره مشرای ته ګوره دې د کوم نه مشر شو دې سوی ولو نظروا في السير الى عليم كيف قتل بياته كل كتله تاريخ كتله دي بقتل شيء بيات څنګه شدي والزم الناس بخلق لازم شو ولقد فعل في ذلك شو دي پدې كل قبيح ناروا اسو کوئی روح المانی دا روح المانی اوس ګره دا ماره واستل دي ها خو خامول شبیر احمد په خبر نو مولانا اشرف ولید خبر نو علي وټول کوته مولانا الماجد دا به شي حق ناروا شي ثم لو قدر نصيحه اكل کوي فقد وجد الموارد كلها توجب جا واجبي فسخ لاقت او ميلان لك يته مگر حق جاهل عامي المذهب او اذا بين شيغان خفاكوما فإنه من يقول مسلم عاصي مسلمان وعاصي ده اشتي يتقي متطائف لكن لا يجوز ان عن فكان ومنهم من يقول هو كذلك او لا عن فكان حكم كنت ومنهم من يقول هو كافر ملعون ومنهم من يقول لم يحسب ذلك ولا يجوز له وقائل هذا او الذي قائل سبه ينبغي ان ينظم ده موالد يزيد فانصاره كده وانا اقول الذي يغلب ولا ظني ان الخبيث لم يكن مصدقا لا خبيث في پیغمبر خدا پیغمبر من لله وان مجموع فلما اهل حرم الله واهل حرم نبيه ويد الطيبين فبعد الامات وما تم الخاتم ليس باذب دلالتنا عدم تصديق من القاء والقدم دا چې سره قران پان روالي جهنم ته ته چې دوران ته لكن خدای څخه خطرات خبر دا روح المانی بار تقدیر په دې مسله کې پوخا ډېر بحثونه وکول طالبان په کول او داسې خبري خدای د تبوین په سبق کې بار بار چې یزید صفاتونه بچ تمام مخینه کوي اګه کوي ځان له کوي او تک د نمرود صفات کوي نمرود هم کوي د پیراون کوي د یزید صفات دې لکه څنګه د نمرود صفات دي او د پیراون صفات کوي نو کله پیراون قابل صفات وي یزید قابل صفات دي سې کوي هر څو هیڅ نه کوي البته یو سړي کتاب کړو په سواد کې یو سړیو محمود احمد عباسی و د کراچۍ سواد کې پروفیسور یو کتاب کړو خلافت معاویه کتاب اوس باندې پاره باندې بیا شیعاګانو استدلال کو سنیانو استدلال کو مولانا مودودی کی کتاب لیکو مولانا شبیر محمد شفیع لیکو دا غفارت کی کتاب باندې اوس نشته ما لستلو تاکل استلو زپا هغه وخت په اونسر کې زپا جامعه استادما مولانا محمد یوسف دبونی راولو د حقانینا او هغه کوته بیا ما کوته مدغه سم نوټونه مغستو سکسي مغستوي دا شی دا کولان والذي قال والذي هغه څوک چې وي خبره مبارکه او فل لكم تاسو لپاره څوک تاسو ما فنکشن تاسو ما يروي ان اخرج ولا يستلشم او ترشيد دي قانون مخکې زمان او راغستندي او یو ته پریاد کې استغیثه الله طلب کوي د الله نه پریاد کوي الله ته ويلك على شيء امن ایمان قائلنا يقول له ذلك وعد الله ثابتنا وينيد قسي د مکه کسان چې ثابت شي په دا کسان اوري چې ثابت شي په وینا د عذاب په اممين في كائن في موجود دي په اممو کې او من الجن والانس تشوي مخکې دي پیریان دي بني ادم نو مخکې دا پکې سوې قد خلق من قبلهم ترشيدي په مخکینو کې او دا داغي پشانتي وایا التوي في اصحاب الجنه مخکې سوي شو په اصحاب الجنه شو نو كائن في اصحاب الجنه دي موجودي په جناتيانو کې دلته دي
قد خلت من قبلهم في كائن في او دا دی موجود په هغه جماعتونو کې یا شمیر دی په هغه جماعتونو کې کائن في عدادهم پیران دي کې بني آدم انهم كانوا خاتم دي نقصان مندل کی ولکل د هر یو لپاره د چا چې عمل دی او د چا بد عمل دی د دوه په درجات مرتبه دي مما دهغینا عاملون چې دي کړی دي من پکې تعلیدیه د وجد عملنا یا د جنس د عمل تبعیضیه د جنس د عملنا عمل خراب دی نو جزاء خراب ده یا د وجد عملنا د سیوایا او دراجه ورشي او چته دوتا مرتبه تا او د کافر د پاره د ناکار د پاره مرتبه نه یا د پاره تنزلات دي نو دلته تغلیب وکا یو د پاره درجات دي د بل د پاره درکات دي چې برخه جګه تسوي درجات چې کته کوي د پاره سي درکات د دوه تعبیر پسو شو په درجات منزله لكن مقابل من درجه اذا اعتبرت بالصعود ودركان اذا اعتبرت بالحضور چې کته کوي درکه نو د مسلمان لپاره مرتبه شوي او چته او د کافر لپاره درکات شو کوزیدل شو د اوچته مرتبه لکته خو تعبیر له ټول په څوکو په درجات تغلیب بعد واسه او دې لپاره چې ګورو کې لږه الله په ګیر اعمال دي جزاء اعمال په دې وضعیت نشي کېږي او خیالک چې وړاندې کړي کافرن وته یې معذب شپور ويقال لهم فيقال اذهبتم طيباتكم تاسو ختم کړی خپل پاکه روزي تاسو چې کوم روزي ملایوي دي خې تاسو ختم کړی په حیات دنیا په دنیا ژوند تاسو خوري دي وزن تاسو بیا تاسو پیدا غسل بس نه روزه جزا کې رسول عذاب سپکوالی فایده تاسو تکبر کو پزما کې په هغه په ظاهر تاسو نافرمانی کوله وهدایت په زول کوي د دنیا کې تقلل او په دنیا کې تنعم مکوي او په دنیا کې زاګه جامع او زاګه خوراکونه خوي بیا پس نقل کوي حضرت عمر چې زګره خاله خوراکونه پیژنم اته ابو موسی الشریوی من براوی حضرت عمر سره ملمان شو کله به ډوړې وا نو سبا په هر وخت کې ډوړې وا نو کله به وسره تیو د خونانو کله به غوړیو کله به سره پویو کله به وشه وخوا اکل او تعذو او زما دي په خوري قسم ذکر اخر پیژنم اسنمه پیژنم صلاه او ثنا پیژنم صلایق پیژنم وخ دا طلب دی دا وخت دا ډیر کدي ته کراکیر وای او قبانم پیژنم او صلاه او لطیف وخت پیژنم او صنابو انګوري چې سره وسکی پکې واچي او تاروش نه پکې واچي وخت او صلایق لطیف وخت دا پیژنم او نه خرما ولې نه خوري زکات الله په قران کې وایي عير قوما بامر فعلوه فقال عز وجل اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستم تاسو د ایمان په خود اصحاب تاسو ختم کړ طيبات خپل په دنیا کې تاسو پاره پیدا واستله نن بازار کې شي دا هاي په بدل د ایمان کې دا نه چې مؤمن او دا ایمان هم یو خوراک نه دا شری ایمان پرې دی او دا په مقابل کې دا کوي دا باب زهد دی په دې پوښي اهل مکه او مستغرق په عذاب دنیا کې ایمان پر خو دی دا د ایمان په مقابل کې دا وته ملاو یاد په قرآن کې کفار په اخاعات یو تن عادیانو په وخت چې یو خپل قوم بل احقاف په احقاف کې احقاف د حقب جمع ده شګدي رمل المستطيل وګدي شګدي باقي کوواله هم کته پورتم دی راکې او دا د یمن طرف ته وقت خلت النذور حاله دي شو يرون کې پیغمبران من بين مخي ذبينا لها وجودنا ومن خلفه ورسط تمتير شوي او انذار كو يرول څنګه پسې يرول او يرول چې متضمن دي معنا د وینا سره شي سره خبرې کوي او د خبر نوستو ان تفصيلات لشي الله تعبدوا الا بندگی مکوئ سوا د الله نه ځکه پتا سو د عذاب دور دی وي هغه تعالی فکر مونږه لتعفكنا شوارم د الهونه راتلو قوم په هر عذاب چې مسره واله کې درشتني هغه علم د داتو د عذاب په الله د ما تر خلشتني لا علم لي بوقت نزوله او كلام كناده عنه لا يقدر عليه ولا نمي تاقشته ني بجلدي راوسته شما او نتي علم او خيم تاستا هغه احکام چې بغي لګدشم لكن زه علم تاسو قوم به خبره د پیغمبر مرتبه نه پیژنئ او هغه معجزات مطالبه کوي فلما راو هر چولې د دي هو ده هو لرا دا ما تعدنا فاتنا بما تعدنا دلته پکوي دا فاصحيه ده فاتاهم راغب عذاب فلما راوه هر کدی ولید ما تعدو ما تعدنا يا عذاب ولید
عارضا سیولی دو وریز حال کونه وریز یا د جهت دینش دا وریز دا وریز په شکل راغی مستقبل وجههم متوجه على خير دیتا کند دیتا خورگو دیتا على قود دیتا دا وریز روانه قالوا هذا عالم دا وریزا ممترنا په موږ باران کې دا قحط براغلو بل هو مستعجلتم نهود علیہ السلام وی نا دا هغه شی استعجلتم تاسو په جلدی غوښتو ريح حوالا فيها عذاب أليم فريق عذاب دغمات تدمر هلاكوي كل شيء هذا شلنا بهذا الله بحكم فأصبحوا غرد لا يرام إلا مساكنه نجد لك يده مگر مساكن ده هوا راقللا خالقي مرکلو نوگر دسو چکونه کاری دقسم جزاورکو قوم مجرم لنا ولقد مكنناهم خامخا قراركم دي خلق لنا عاديان لنا فيما پہر مال کے پہر دولت کے پہر پراخے کے ام مکنناکم ما مکنناکم ان پمانا ما تاثر مقران دکھے پیہی پاک لشکی تم شلچ منوی روکلو علم دے روکلو تاثر دکھے وجالنا رسم داغی سامعان وا او ردل او سترجو لغیمو او اپیدا پوهم اقسام دا نعمتون وسلامو او لاقل شعورم فما اغناهم بشتر داغین سمع داغی انا صارفی او پیداو دا دی نید او ردو نید لیدلو ند عقل من شئین سبی پروائی حس قسم مونک پیدا اس قالوا پا وقت چودی پایتون دلابان اشحاد منکار کوکی وحاق بهم نازل شفا ایمان حاج پایت خندا کولا ولقد احلقنا ما حولكم خام خالقی منگا ما حول ساسو من القرآن کلنا وصرف الآيات علولی منگا ایتنا علولی رولی دی بیان کری دی لعلهم يرجون دی پارچه خلقنا دخبل غلطونا وپشی خلولا نصرهم الذين ولما تركوا ذي هكذا اتخذوا من الله شنو دي شهادة لنا آلهة الآلهة دي تركيب هذا اتخذوا ده فار مفعول اول حذف شو اتخذوهم او ده مفعول آلهة او قربان پکې حال بس ولې مدد نکړو د دې هلاک شو قومونو ها کسانو چې نیولې دي هلاک شو خلق حقیلرا آلهة سوا د الله نه قربان ذریعہ د ذکر ما يتقرب الى الله په حال د کوم د دې من الله کسري قربانا ذریعہ د ذکر ولې هلاک بش نکړو بلکې پناه شو د دینه خاني پوری او دا دې دروغ او د ځان راکړو ويسترفنا اليك نفر من جن هغه وخت پویاکا چې راوړل ماته په جماعت ته پیرا او د پیرانو قسم کوي تحقیقات کی د ما قبل سره مناسبت سو کوئی په دې عادیانو باندې هوا راغلی و ا پیرانو د هوا نه جوړ شي نشي وای یا پیرانو طاقت والا دي عادیانو طاقت والا دي او د قران حقانیت اشاره کوي او قران پیرانو منلم په وخت راوګردم ته یو جماعت ته پیرانو يستمع القران وبقي خود القران فلما حضروا حالته قران ته تلاوت قران ته قال يبلتوي انستو چپ شيء دا علم سره ادب فيه تقدم علمي وكيف يتعلم السن بذكيه چپ شيء فلما قضيا شهر کله قران مستل ختم شو ولا واپس الى قوم قبلته منذرين يروكي بالتنقل كيد مختلف كتاب احمد عبد بن حميد بخاري مسلم ترمذي النسائي جماعت ابن عباس روان دي پیغمبر خدا خو جماعت تمرغو کی بازار د عکاس تا عکاس کی میرے لگی التبرم تبلیغ بکم د شیاطین او د خبر د اسمان امت کی حائل پیدا شو لمبی لګل شوی شیاطین واپس خپل قوم ته خلق ته ویلي وي زموږ د خبر د اسمان امت کی حائل پیدا شو لمبی راغلی اغه سحائل بنی مگر یو شی پیدا شوی او شی په مشرق او مغرب پسې ګرځي څه چل دی او شي چل شوی دی واپس د جماعت یا ودی یا نه دی تهامه طرف ته پیغمبر خدا او صحابه په نخله کې دي قص کې سوره اوقات ته پیغمبر الله سحر موږ کوي قران واورو وایي هو دا خبره کړی یو بل ته دا غره چې حایل زموږ استاد خبر اسمان مس کوي په هناك حين رجو الى قوم التسويري السدو فلما قضى رسولهم فرغا نولوا الى قومهم منذرين مؤمنين دښو نور خبر څه وایي په دې ترمذی کې یو حدیث ته صحابه کرام ته پیغمبر خطاب کوي چې د هر څه سره شیطان دی هر څه سره قرین دی صحابه رسول الله ستاسو دی یا فاسلم یو دا چې واحد متکلم شي زته بچم فاسلم زته بچم ما ته شي مسلمان دي هغه هم ته شي زته بچم یا فاسلم صيغه ماضيه غایبه مسلمان شي نو کو پیریا مسلمانی کی شیطان مسلمانی په اسلام مسلمان شو او چې مسلمانی کی نسلی فاسلم تابع شوی دی پس تسلم په یو کې د امام شافعي استاد سفیان بن عینوی
شیطانان نه مسلمانی کی شیطانان نه مسلمانی هغه بسوي فاسلم فاستسلم یا فاسلم اوس کې پچم لیکن زما په نظام شیطان مسلمانی کې ته شیطان دي او مسلمانو فآمنو نکره سفیان د عبارت ترجمه کې شیطان په وسط د شیطانیت من چې واغستل شي نه مسلمانی کې چې کافر فرض کې څنګه مسلمان شي اګه ته چې کو په فری اسلام راوړي نه مسلمان شو دام پکې یادو شیطان مسلمانی کې دام پکې زما یو اختیار سنبات ته او د حدیث په مختلفو طریقو راغلي او بیا راځي چې پیریان پیغمبر خدا تر شپږ ځلې راغلي خاص 6 مرات او دا خبره ما کبیری کوم کترې دا ما په خدری کوم کترې دا ما په احکام الورجان په احکام الجان کوم کترې قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا منزل كتاب انزل من بعد موسى نه پس عیسی په خودو دغه موسی علیہ السلام پیغمبري اهل کتاب دواړه مني او عیسی علیہ السلام څوک مني وسونه او اکثر په تورات کې خبرې په انجیل خو نشي تصدیق کوونکی راځي چې مخکري او هدایت کې حق او نه غلط اذا مقوما قبول کړئ داعی الله دعوت ورکوونکی دا الله چې قران دی یا پیغمبر دی ایمان تراوي او بخي الله تاسو من ذنوبکم بعد ګناهونه استاسو اوس دا من ذنوبکم کې یو اعتراض راځي سره چې کافر مسلمان شي ټول ګناهونه معاف کړي ان الاسلام يجب ما كان قبله مخکته معاف کړي او دلته من بعض ګناهونه معاف کړي ان کله خپش خبره کې وي من زیاتی راتلی شي په موجب کلام کوم په مثبت کوم خبره بغیر شي لیکن عام خلک وایي چې راتلی نو من بسنګ جوړ شي نو جاي جواب کړی مختلف جوابونه دي نو یو جواب دا بعضی به کم بعضی چې مخکې به ختم شي آینده که بیا کې به معاف اسوګو دا په زمیانو کې دی یو سره د اسلام کې اوسېږي او کافر دی نو دیبا په دنه به بعضی معاف کیږي کله هر کې هغه ټول معاف شي مسلمان شي خدا چې سیمي په خبره پوښي او چا دا حقوق الله به معاف کی حقوق العباد معاف کی دي کې بحثونه دي لامل پکې څه کوي شي نو دی اول مکمش نه نو من بیان یشي ولکه من بس شي من ذلکم دا من پکې زیاتی حجوري کنه او چې بعض نو دا اعتراض راځي چې اسلام فرض ختمي نسو حقوق العباد بکی لري کې حقوق الله اچھاوي چې آینده چې مروان دی وته کې اګوزشته معاف شي اوس د دې پس په بیان تریو کنه بزي امام ابو حنیفه نه د امام سره دوه خبرې نقل دي کله وایي نه پوهیږم په دې مسله نه پوهیږم توقف دی توقف او کله وایي جنت پنځتله خبره دقه سره لکه چې په قران کې دا وخت تاسو د خوشحالتیا او پکار داوا چې ويجركم من عذاب الیم ويدخلكم جنات دیوانه ویلي او د ځان له هم مسلې جو کوي چې الګ جنت تبوی د کمل ثابته په الله تعالی لازم ندي نو عذاب پکې نشته او بچ کېدل نشته خلاص شو ایمان سب توقف کړی دی او عمر بن العزيز د جنت په غار کې جنت کې بدن نه اکثر علماء جنت تبوی ومن لم يرد الا سوء اجابت کې دایره الله نه له معجز کوم ورکو کې الله پس مکه نشي دا پر سوا د الله نه مددګاران او دا کسان په ګمراهي وایي او دې پوری چې الله په قسمونو مکه ان استل شی ولم یا نه استل شی په پیدائش دی باندې طاقت لرونکي په دې چې پیدا کی ژوند دي کوم الله پاک واسطه طاقت لرونکي پاور ما چې مخامخ کاته ورته او ورته شي يقال لهم اليس هذا بالحق دا ثابت دی او کله جهنم منه کنه منه قالوا وي بلا وي وربنا ذي خدای قسمي نو الله تعالی سکه عذاب بما كنتم تقول قول داغي تاسو په دنیا کې پر لپسې کوونه کول پس ور صبر کوا کما صبر العظم اے پیغمبره ثابت قدم شه لکه ثابت قدم خواندان د همت خواند د عزم خواندان د همت عزم يطلق الجد والاجتهاد وعلى الصبر ان الرسل رسولان نمنك بيانيشي رسولان طول رسولان اصحاب العزم ثابت قدم وتم ثابت قدم شه شاوینا رسول انعام کی ذکر شوقت مراد دی اسوک من تبعیزیه ده بعض رسول اصحاب العزم صبر کوا لکه صبر کړو خواندان د همت او د کلکوالی د صبر بعض رسول او نن سبا سوتی وی وی العالم پیغمبران پیغمبر خدا دی نوح دی ابراهیم دی موسی دی عیسی دی بعد نو دلته من بیانیه شي نو دا من بس شي ټول اهل العزم خواندان د همت دی او یا دا چې بعضی دی بیا په نور بحثونه شاوي دوی زما په ایمان دلته ټول پکار دي اگر چې په آینده زمانه کې 15 تنه لازم دي خو په دې آیت کې د ټول پیغمبرانو اتباع پکار
او جلبازی مکو ولا تستعجل فجلدای من موارا عذاب لپاره د کفارو کانهم گویا کې دی یو ما یو د چینی هغه شی سره وعده شوی دا ذاتی به حالت لم يلبسوا الا ساعتان چې تیر په دنیا کې مگر یو ساعت توري بلاغ هذا دا قران چې کوم تاسو مضمون تیر شو یا دا قران یا دا سورت دا تبلیغ دی عین رسول دی نه هلاکی مگر قوم پاسه سوره محمد یا سوره قتال د جنگ سورت د ما قبل او ما بعد تعلق داغه طاهر کې سری د کفارو بحث ده کانهم يرون ما يوعدون اولت الذين كفروا اول کې بیا کافران دي یا مناسبت تاره چې مخکې د توحید مسلې اوس توحید د فار جهاد کول شو الذين كفروا هکذا چې کافر شوی دي وصدوا خلق بندوي ځان بندوي سبیل الله مخ اړوي لازمی ترجمه کې مخ اړوي که متعدی کې خلق اړوي او عام دي هر څوک چې پکې دنکه او دا صفت پکې چې کفروا وصدوا عن سبيل الله اضل ذائق الله اعمالهم عمل دي کمینه کې چې کړي رښتې فالي ملمن وړي ور کوي قیدیان آزادي امریکا لا غریبانه ډوړي را لېږي چین را لېږي دانګي برتانیا لا بل هر څوک چې کافر دی خلک دین اړي داغي هر صدقه شندخه د کافر مبارک لاغه عمل سره وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا د کافر عمل ټول ضایع دی هڅه ته باشي عقیده نه بنیاد نه ابدي پټینګي دی نش والذين عملوا الصالحات هغه څنګه چې ایمان او عمل کړی وامنوا بما انزل على محمد ایمان او پاج لګ شي محمد او دغه حق دې رب نه کړی شو کفر عنهم فذكر الله داغي بدای پس په ایمان او عمل صالح باندې لری کړی واصلح بالهم داغي بالغ کړو بال حال هغه حالت چې داغي سره پروا ساتي البال حالتي یکتر بیا هغه حالت چې داغي خلق خیال ساتي بهر وی بال هغه سوچ او فکر ته وي هغه چې پاک انسان سوچو وکي زو بال زو تم ویل شي حالت تم ویل شي ذالک دا گمراه کول او دا تکفیر او اصلاح دا چاره پر تکفیر دی ګناهونه ورته څو گمراه کوي دا دغه چې کافرن تابع د باطل دي او ایماندار چې تابع د حق دي چې دا حق ثابت طرف نه دي دغه الله بیانوي خلق د امثال او حالات د مسلمان حالت دار او د کافر حالت د کفر یتبع الباطل او یتبع الحق او دا حالت دا شو ده اوس جهاد فاذا لقيتم الذين خرجت معلومه شو د کافرانو حالتو د یو حالت دار او د بل حالت دار چې مېره شو مثلا په ضرب رقاب حکم دار فضربوا ضرب رقاب وهل دستون دي مدعا د صورت سره جهاد او پس جهاد کې مو سټ بوه سټ وهل مراد وجل دي خو اکثر چې سره وجل کوي کنه ذکر د دوسو سټ وهل مراد نه مطلق وجل شو او پکا سره چې وجل سټ ولوي چې خبره خلاص شي سر ولوالو حتى اذا اسخنتم حتى تاسو دي ډیر زخمیان کوي اسخان ویل شي ټینګول تا یو شی دې لکه پېدي نرو دي ته ټینګه اسخان دې ته وي مایه او السخین چې تاسو ټینګه زخمیان کوي او د ټول وزي او یا قتل کوي نو که زخمیان کوي نو بیا موت دی بیا وته او یا قتل شي نو چې کوم قتل دی خلار او چې کوم ژوندۍ نه په شد الوثاقه کلکې پړولرا وثاق ویل شي هغه شی چې پاره تړل کېږي شي نو کلکې هغه رسول را هغه شی چې پاره تړل کېږي شي کافرانو بیا کلک نو که اسخان ما قتل وی نو مقتول خنش کېږي او زخمیان کوي نو بیا هم قتل شي په شد الوثاقه کلکې پوي ان قیدی کوي او محبوساتي فإما من بعد داغین پس بیا احسان دی و اما فداءن یا پیدیا پیسې غستل یا مړي پر خودلو نو دلته فإما من فإما تمنون من یا به احسان کوي احسان و اما تبدون فداء یا با ورکوي فدیا با اخلي فدیا احنا په دا خبره چې کافر و پرې دی یا پیسې اخلي دا د بدر د جنگ سره دی دا د بدر په جنگ کې مسله او آینده خبره خو بس وجل دی سورة توبه کې وایا فقر المشرکین وجل وي ول څه پکې نشته او شوافی سلو خبر دي یا منشو یا پیدا شو یا قتل شو د څه پکې وایا قتل پکې هم کېدا ځکه چې موږ ساوکم نه دی موایت او تومه غیر وجل دي او مړی کول پکې هم شته او کزینیان پرې دي هم پرې شي دا څه پکې شته او امام ابو حنیفه پیسې او پیناله
البت مسلمانان قید شوی دي نو مسلمان قیدی د دې کافر قیدی په عوض کې اخلي یو قول دا چې غواله پی او بل قول دا چې نه پلي نو په دې مسله پکې شته دا پکې یو بحث او دا چې موږ خپل د ابو حنیفه باندې دا پس کې دا د بدر د جنگ سره او رسول دا منسوخ شوی او شوافی خو چې وسم دا سلو خبر دي یا قتل کړه یا فدیه والا یا اسفریدا نو دا ټول کې شي او محمد پکې لا بیاوي خاتم پر خوله شي ماشومان پر خوله شي د ماشومان ورکول شي او نور علماء وایي چې ماشومان بنور کوي او ماشومان چې دي هغه بنور کوي خزي بنور کوي نو دا اختلافات دي حتی چې کینی جنگ اوزارها خپل پیټي اوزار د وزر نه ګنام کوي شي او وسلې هم کوي کینی جنگ وسلې خپل اوزار اسقالها من السلاح یا خو په استعاره وکا دا جنگ به د سړي په شانتي مشابه کې او چې جنگ سره شو نو په سړي په سر باندې پیټه دی نو ولګي د جنگ کې خو د خپل پیټه د جنگ په سر باندې پیټه پروت دی نه هغه کې خو استعاره به کې نشولا یا مراد حرب اهل الحرب دی اوزار د ویزر جمع را ګناهونه حتی چې پریدي اهل حرب خپل ګناهونه او کفر پریدي یا پری جنگ وسله او د جنگ د سر جنگ سره پرد کې په سر وسلې پرتی دي نو جنگ کې خو دي وسلې او یاوي پری خو د اهل حرب کې خو د الحرب اوزار خپل ګناهونه مطلب جنگ ختم شو اسلام غالب شو او ذالک الخبرم دقه شدا یا کوي دغسي ولو شاء الله كذا لا يتصل منهم بدل بدغسه لكن يبلوه لكن وینا کې تاسو په جنگ باندې ليبلو بعضكم بعض تاسو امتحان کې د بعضو د مسلمان په کافر هغه څنګه چې په لاره د الله کې فلا يذل اعمالهم الله نه ذکر اعمال دي زرد شوخه الله پاکويتا سيهديهم وبرسي هدايتو کې ان ثواب اعمال وتوخي او خبرك حالت دي او شان دي او دن دې جنت تعرفها لهم واضح کړي الله د جنت تفارد دي څنګه واضح کړي دې یو ته الهام به کړي او زما په نظم اندام دي په قبر کې ورته پرشتي وینا کې ها غلي کور دي ها غلي کور دي الته او تخود لي او سو کوئی د حسري په کور باندې نه لیکل کړي دا ځان کې کور دي اسو کوئی د عرفه خوشبو کړي دي الله دا کونه هم د فرد دي یا ایو الذین آمنوا مکه خوي جهاد کوي نو دا بکو تدر په رقاب اوس ته بل ان تنصر الله کتب الله مدد کوي دا الله د دین ينصركم الله بس مدد کوي او يثبت اقدامكم د جنگ په مقامات کې بس تاسو قدمونه الله مضبوط کی په اسلام باندې ولذین کفروا هغه څنګه چې کافر په تاسو لهم پتا ایسه تاسو لهم بس هلاکت ته د پاره دي تاسو له شي سقط على وجهه تاسو له او نعشا له يسرت وشت شي نه توي انتعاش ورتوي او چې کته شي هغه د پاره د پر هلاکت دي او دا د عربی سعادت دي په دې پوښي وکړو په دعای العصر تعصل له سره چې هلاک شي په خیرو کارسو تعصل له هلاکت ته لپاره دي او چې دعا وکړي لعله انتعاش له وچتشي لا واذل عملهم الله ذکر اعمال دي دا په دې وجه چې چا اعمال هلاکی ولي بانه کرهو دي بدغني ما قران انزل الله تعالی علیه په احمد اعمالهم الله دې اعمال ضایع کړو اړي ورزي پس مکه چې وګوري څنګه انجام دا کسانو چې مکه دي شي دي دمر الله عليهم على كتر وصل الله فريماني والكافرين بعد دي كافرون امثالهم پشان ده هغه عقوبه امثال عاقبتهم دا امثال دا کفار پشان دا کفار پشان دا عاقبت دا کفار ذالک انجام ولدي هم دا انجام ذالک دا خبره الله مولا د ایماندار مددگار دی او د کافر مولا نه لای مددگار نه بشک الله د نکي ایماندار او مثال حالا جنتون ته چلی ګرای نه ودی او دې هغه چې کافر تمتعون پیدا ورو کې شي تمتعون پیدا غلي په خوراک اوس کول باندې خوراک کله کسان چې انعام پوری بس خوراک مقصد وي ژوند مقصد وس او دا غلي اوس نور عبادت نه کنه وکای من قرتين ډېر کړي اهل کړي یا شدو چې سخت د کریستانا التي هاکله اخر کشتي استلې مکه والا استلې مراد کلینا اهل د کلی دي کلی استلې اسناد مجازي وتله خو پیغمبر خدا په خپل دی کاسب دی حکم پکې د الله دی نو دې کلمې استلې نه اهل کلی استلې او تنگاوي ذریعہ شوا د تنگول نه پیغمبر خدا تعالی یاتو کو رسو شو هغه استلې سبب د استو غشي نو هغه پکې اسناد مجازي شو فلا ناصر دغه لپاره مددگار څوک نشته بس دینه هغه څوک چې په کار دلیل تر پرملا
کمن زوی له سو ما پشان دا چې جګړه پر خسته شي کار عمل ډوړه برابر دي نه دي برابر وتبو هو تابع الخواهشات شان د هغه جنا چې وارث متقین سره هغه سره محذوب به خبر ما تسمعون شان د هغه جنا چې تاسو وعده متقین سره دا چې تاسو اوري کوم ویلي وضاحت فيها انهار پدې کې وليدي د پيودي د غبيندي د وبودي د شراب دي مما يندبون غير آسن چې بدبو شین دي غیر متغیر طعم وربيح بعد وخت چې په دې پادشي بوی کوي او آسن معنی بدبویا باب ضربه يضربون سو کوئی اسنه اسنو بعد ما يعلمون وانهار وليد باللبن دفنا لم يتغطى مداري خن متوشين دي تاروشين دي خاشوين دي لم يحمز ولم يسق قارسا ولا حاضرا نتي ما سجل شيء كلمات الدنيا وانهار ولي من خمر شرابنا لذة للشاربين چې خون ورکه سکون کولرا زنګ وطن کې لذت نه لذت لذت یعنی موږ ته لذت وایو کنه قرآن ته لذت وایي لفظ صحیح کوو لذة للشاربين چې خون کوي سکون کولرا بدبوئی پکې نشته نشي پکې نشته دنیا پشن وانهار ولي من عسل د غبین مصفن پاک کړي شوی دي شمع ممع پکې نه د غبین د ماشو پوزلې پکې نه زیاتی واړه بشي یا سنور ګوګو ته پکې نه ولهم فيها من كل سمجه فثابت په دې حق سميه وما فرتون بخشش سلام ثابت دی درب کمن هو خالد في النار دا پشان دار چې دې ټول په ور کې اوسېږي مثال دا غجاتو پشان دار چې خالد په ور کې وي وسقو ما الحميس کله کی پاګمنه وبګرمي فقط تا کټ کړي له امام کومې د دې ګرمینه ومنهم استميلات بعض په خلق کسان ته غوت کړي حتى اذا خرجوا تشوزي قال والذي تلما وای هغه کسان ته چې الله علم ورکړي صحابه کرام دي ماذا قال انفا اوس پیغمبر سویل ماذا قال سویل انفا اوسو سو کوئی حال ته ترجمه ده یا د حال نمخ کی سو کوئی ترجمه لګ مخ کی سو کوئی انفا اوس د مخشري او بعد وی چې نن لګ مخ کی د نن د اوس سات مخ کی دا اوس مخ کی سي یا اوس سوي یا مخ کی سوي او انفا مبارک وی صيغه استفاعل ده او حذف د زوائد په باب استئناف مستانف د مستانف په ده زوائد ته کنه انفا اوس یا د نن لګ مخ کی انفا دا کسان خان دي پوره دا کسان مو الله په ایمان دي او تابع خواهشات دي هغه کسان چې هدایت مدله زیاتې الله تعالی هدایت او آتاهم ورک الله پاک دې تقواهم پرهیزګاری دي نیکی دي به انتظار نه کوي مگر د قیامت انت ته هم بغت راشي ناګهانه بغتن دا مستر دي او حال كونها بغتن ناګهانه راشي فقد جاء اشراطها علامات خيراتي د قیامت علامې راغلي او دلته وی علامې د قیامت دو قسم دي یو علامات مزيقه وي یو غیر مزيقه وړي وړي غټي غټي نو وړي وړي خوشته راغلي او غټي غټي هغه بلازي وړي لکه به پیدا خلق رالو ابلې بارک لري اشراف څخه جاسو در رب المال قدر انه مالدار قدر د عزت مند سپکواله ل ایمان دې جماعتونو جوړول فخریه کول جماعت ناز جوړول گاونډیانو سره خصلوک کول رشتي کټ کول علم کمیدل نا اهل مشران کول مشران د خلقو د سیلان مشران کدا ټول پکې د علامات او علامات او غټي علامي هغه نور برازي یو طرف مشرق په مغرب او عيسى برازي مهدي برازي اور برازي بلا بلا لس علامات دال دلته سوتي او خبر ده دنیا به څومره آبادوي وزره کاله ټول دنیا هم سره وزره کاله نو په رات کې چې دا روایت قابل اعتماد دی او د دنیا ابتدا هم معلومه ده انتهای معلومه ده البته دوه ورشم چې مخکنی زمانہ ډیره ورشيغه او انده زمانہ لګا حدیث کې راځي بوئست انا والساعه كهاتين د څه ګوتې چوټه کړې څه به ورته نږدې راغلي نو قیامت قریب ده ومن اعجب ما رأيت بعض مسلمانوں قیامت قائم کی 1400 وکال نفس او شاء پکې نو سوي دې ټول غلطي خبر کړی اسی خبر الحق انه لا علم ما بقي من الدنيا الا الله وان طال اخر قصير وما ترى الدنيا قليل اگر چې وبشي ولا ټول کمي فعلم پوشا انه لا اله الا الله چې حقدار دې بات نشته صفات توحید په مسله پوشا وای پیغمبر تا وای هغه ته مطلب ثابت قدم شپه اخو په دې پوها شپه دې یعنی ثابت قدم شپه دې واستغفر ذنبك بخش خواړه خپل ذنب لپاره او المؤمنین منادار لپاره او ایمان ولذنب المؤمنین والمؤمنات لا پکې مقدر شو ولذنب المؤمنین
اوس د پیغمبر زمشته کنيشته خلاف الاولى سوي هغه پکې شو او یا اسی جگہ کې دلته پکې دلته نقل کړی دي او د شیخ عبد الحق مې نقل کړی دي غالبا د اسماعیل او خبره کړی دي چې پیغمبر خدا مرتبه ورس اوس په تلقي رواني نو دې چې کله نن راغې وی پرونی ورځ زما چې وا دا خو په ګناه کې مشغول استغفر الله نو سبب بیا چې ګوري چې پرونی ورځ مې دې څه بل ورځ نسی نو دا د مراتب ته ګوري خپل مرتبه نو دا پکې خبرې دي واستغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات داغي په هم دعاګانې کوه دعا غواړه چې الله مسلمان مواد په دې باندې په لا اله الا الله په کلمو باندې غټ بحث کړی دی بیا په ایمان بحث کړی چې ایمان مقلد او غیر مقلد څنګه دی دا باندې بحثونه دي نو د په یو کتاب پاره کې کتاب لیکي دا یو کتاب لیکي او الله يعلم انقلابكم واقف دې د متقلب ساسونه دې د طور ساس په دنیا کې او مسواکم زید ورو په آخرت کې وای ایماندار سوي چې کله جهاد شوق لري کله جهاد لري لولا نزل سوره ولن لګل شي سوره چې پاک د جهاد حکم کله چې لګل سوره محکمه محکم چې هغه واضح وي یا منسوخ شي نه وي او یا چې پاک قتال نو بعد کسان چې وایي نو وایي ما کسان چې بوندا کې مرض دي کمزورتیا ریندا تا ته وګوري د مخشي علي پشان د کتو دا چې پاک به هوشي راشي او دوی د مرګ نه سليمان چې به هوشي د مرګ ونه شي په یو کې د سترګې په دې کندورو کې اوړي تشخص وصارم جوونه وحلعن او دا کارونه کوي فاولا لهم پس حلاکت تیر پارتا دی اولا سو کوئی دا اسم دی علم دی دا ویل دا پارا اولا لهم دا غیر پارنون دی حلاکت دی سو کوئی اولا منی لائق دی دا غیر پارا سو عذابو سو کوئی احسن ترجمه دا پر تفضیلی منی احق و احرا العقاب اولا لهم سزا و عذاب دی پارا مناسب دی او ابن کثیر کوئی اولا لهم طاعت مناسب ولا طاعتو او روح المانیش نا اولا لهم العقاب اولا لهم سزا ولا مناسب یا هلاکت فردی او د طاعتون کوم د ظلم کلام دی تابعداري او قول معروف دا ورلخه د جزاء خبر لو بسا فاذا عظم امره کله چې پخشي امر لکشي خبره یعنی من او تاسو کله اراده وکم دا په خبره کله شوا اصل کې خاوندان د خبرو چې دی اغي کلک شو خپل خبره کله صدق الله کبیر اشتنی غنی الله لرا او دا عمل کړی په جهاد باندې ولو صدق الله کدی رښتینی غنی والله ان الله د جهاد حکم کړی او دا غي تصدیق کړی لکان تصدیق یې صدق خیر لهم دا پر بخو فهل عسيتم پس آیات تاسو نه پس خامخا تاسو نه ان تولیتم کتاس حاکمان شوي ان تسو په الارض فساد وکړو او توقتی ورحمکم رشتي بکټ کوي ان تولیتم یو ترجمه ده کتاس د ایمان نو واپس شوي فساد وکړي روح المانی دا ترجمه زما خو خانه ده ولی عادت داره په شرط او جزا کې زیاده پرې پوښي دا چې کومه جزا وي پرې کې اغه نه اصل کې ير دا غي نه وي چې کوم شي جزا واقع شي په دې مقاماتو کې نو منع دا غي نه وي ير دا غي نه وي او د شرط نه وي ان تولیتم که تاسو واپس وی اسلام دغه د شرط نه دا واپس کېدل اسلام دا د معیوت شری دا نه دا اصل کې په دې مقاماتو کې هغه شرط وي دا نه ير نه وي د جزاء ان تولیتم که تاسو واپس وی د اسلام نه دا هو اصل کې اسلام واپس کړل کار شي او دا ورسته خبر چې په ځای کې دا نه خود واپس ده اصل کې ترجمه اراده ان تولیتم وتامرتم عليهم كتاس حاکمان شو من الولایت والمفعول به محذوفون ان تولیتم امور الناس کتاس مشران شو د کارون د خلکو او حاکمان شوی په فساد وکړي پرمکه او رښتې بکټ کوي او رحیم اصل کې د مور خېټه کې کوم بچدان دی هغه ته وای خدای نه پس بیا مطلق رښتو ته هم ویل شي او بیا پکې نور خبرې کوي او په دې باندې بیا د عزیز او خبرې شغل کوي چې پکې رو بحث کړی د کتاب چې ما اوس وخت وي دا کسان چې الله له خپل رحمت پسند کړی په اسمو کان کړی او اما وړاندې کړی ابصار او سترګې دا پکې حواشه انو په دې باندې بیا یو پانا دو پانی دا په دې وخت کې دا زیاد او دا حالات بحث کړی افلا يدبرون القرآن ايدي سوچ قرآن کې نه کې قرآن حقانيت وایي اما لا قلوب اقبالها یا پر زما تعریف راکې سوچ نه کوي ته به چې تعالی شوی دی دا بار بار په قرآن کې سوچ کوا د قرآن په صحت او د بلاغت من سوچ کوا د قرآن په مضامین سوچ کوا حقانيت ته معلوم شي اګه چې په شي د باري په خپل شاګانو باندې پس نه چې واضح شي ته هدایت
شیطان صوب لهم شیطان خستواله کړی دغه پر سید خسته کړی رکوب العزائم لون گناهونه شیطان خسته کړی هغه ته گناهونه غټ غټ گناهونه او دا د دې چې قالوي للذین د پرداکسن کریو ما نزل الله شاته وای دا منافقان شاته وای هغه کافرانو ته کریو چې هغه کسان بدګنی ما نزل الله چې الله رحم قرآن يهود او نصارا دا منافقان وای هغه کسان ته چې هغه کسان بدګنی منزل د الله نبی څو سنتو یکم په باندې موږ بس تاسو مونږ په باندې خبرو کې دا چې کله تاسو د مدینه دور کوي په مدینه کې اوس او خزرج اوس خزرج سم مسلمانان شو سپکی منافقان پاتې شو او سپکی يهود نصارا دي يهود سدي بنو قريظه او بنو نذير دا منافقان وایي شاته يهود ته سنتيكم من بستاس خبرو منو د پیغمبر خدا په حمایت کې بستاس مرګي ګونو اغي ته وي او الله واقف دی اسرهم د پټو خبر د دینه پکې په سبا کې راته نو ملائکه چې وختوالي پرشتي يرمون وجوههم وهي المخونه وادبارهم الشاغان ولوهي مجاهد مراد شان خاص شاه يرمون وجوههم واستاهم لیکن الله کنایه کوي دا ترجمه کوي ادوارهم الشاغان او ادوارهم خاص قسم اندامونه او ذلك بانهم اتبعوا دا بشي ما صد الله اجعل الله اسخط الله اجعل الله خبر وكره رضوان بدغن رضا الله فاحبط الله حبط کو اعمال دي یا دنیا کې سان چې په دې کې مرض دي الله يخرج الله چې نبر بس انه لا يخرج الله بس الله ځانو کې دي دشمني دي فزکه خامخابه کار کوي ولونه شاو کوم اراده دا خبره لا اريناكم تاتو ما لا ټول کافرن خودلو روایت علمي فلعنتهم بسيمهم خامخ به پیجنې په نخو د هغي باندې ولا تعرفنهم خامخ به په لحن القول پترز د وینا کې لحن ستوي اسلوب لحن وی کګول ته کلام ته وي د خبر طریقه دا سره په حقیقت وي ته په مجازات راشي صراحت پکې ته په کینات راشي طرز د خبر نو طرز د خبرو یا وی اعراب بدل کا یا کلام مصحف کا یا تصریح پیدا بل تلاشي او بیا په سوایا لحنت له بفتح الحاء لحن يلحنوت شي للطرز پرې خدو او چې لحن شي نو معنا قوا شو لحن يلحنوت شي پویدل او لحن يلحنوت شي نوغه صراحت پرې خدل او کنایات او اشارات وتل نتبه فیجنی فطرز خبرو کی او دلته په سوایا چې پیغمبر خدا ته ټول منافقان نو معلوم شي دلته ابن کثیر په دې لیکلي دي او د انس دی روایت په شکل هغه نه پس وچ پیغمبر دا په پیژندل په علامات او اشبه نه پیژندل دام پکې دي والله يعلم الله واقف دي اعمالكم اعمال سطوا ولنبلوكم صاف امتحان بكم حتى نعلم المجاهدين منكم شمالو مجاهدين پراسو کې والسابق صبر کوون کې ونبلو امتحانكم اخباركم د حال اساسو آکه څنګه کافر شي خلق باندې دار دلانا او مخالفت رسول پس نه چې واضح ته هدایت نقصان شي الله تاسو اس او زرد چې حبر کې الله اعمال دي یا ایو الذين امنوا تابعوا الله او ثابت رسول ولا تبطلوا اعمالكم خپل عمل مباطل وي پس باندې پر یا باندې په سمعت باندې په شکر باندې په منافقت باندې په تکبر باندې په من او عذاب باندې ټول پکې معتزله خبره او شرطنی کی چې کومه ده ان الكبائر تحبط الطاعات زمو خدا مسلک ته چې ایمان راغی کفر ختم شو دا خو اتفاق دی بیا دا وایي چې کفر راغی ټول ختم شو دا وایي خو بل غایت چې نه کوي راځي نه باندې ختمي ان الحسنات يذهبن السيئات خدا چې نشي ان السيئات او تحبط الحسنات دانشتي لیکن معتزله وایي نه کوي په بدو باندې لريږي کبائر تحبطو دلته ونه ویلي اتی الله ولا تبدوا اعمالكم زمون کتابونه وایي یو هغه یو ګناه ده بل لکه یو ته مونږ دلته مونږ کې روزن نسی مونږ نه کوي غلا زنام کوي او روزن نسی نو یو بل نه ځای کوي البته کدا نه کوي سره تعلق لکه د مانځ سره په مانځ کې ریا کوي یا خیرات ته پاکي سکه ریا او سمت کې دغه ګناه لګي دغه نیکی ختمه ځکه دا شرط دی دا ګناه د نیکی به ال نیکی چې په دې کې تکبر نه وي په دې کې ریا نه وي په دې کې سمت نه وي په دې کې شک نه وي نو دې کې هغه مسله ده اما الكبيرة تختص بذلك العمل خلج ونحو ما ذهب فهي محدث لا محالة اتفاقا اغا غدا گناه شراشي او نیکی ذائقین اغا کما نیکی دا چې د دې عمل نیک سره تعلق نه تکبر من ازا شک ریا دا دې عمل سره تعلق وي دا نیکی لري کوي اپاتش منظم کوي او غلام کوي
مونږ په خپل ځای دی او غلای په خپل ځای ده روزي په خپل ځای دی او موږ پر خو په خپل ځای دی هغه کې حبت ناراضي بشکره څنګه چې کافر شي دي او خلق باندې دي الله نه بیا امریکا په هند کفر کې الله یې نه بخي هر کله چې تاسو معلومه شو چې الله مبتل اعمال د کفارو دی شرمون کې دي فلا تهينوا سستی باندې کوي ولا تدعوا الى السلم صلح ته دعوت نور کوي دعوت فلا تهينوا ولا تدعوا الى السلم او په دې کې وایي منع شي د قیا او عالم دی هغه په کې معلومه شو د کفار سره مسلمان کې الا عند الضروره او ذات معلومه شو جهاد پر خودل حرام دی الا عند الكمزورين د العجز نن سبا غوړې په خبر کې مليان را پیدا شوي دي مليان پیژنې تاسو مليان نه پیژنې د سنې مليان پیدا شوي دي زه ویل نشم خو یو څو کسان ملستري دي نو هغه په کې اوس دا کوشش کوي چې د يهودو سره سره ځانمیو کو پستیو کړو او د کابل د جهاد خور شو او دا چې بیا شتهونه کوي ښا نو دا پکې شته او کله کله صفاتونه کوي نو دا ګوره د قران الفاظ یو شان نو واده وکړي مې او اوس پکې الکه وجنه بل کافر سره کوي وایا کو لیکن چې واده کوي نو ځان به کافر کوي نه ګوره دای پکې مې چې نکاح کوي کفار سره و من یکفر بالایمان فقط هغه څنګه چې مسلمان یو کافر دی واده وکړي تا پکې واړی مولانا موجودی د کافر خرج سره نکاح کوي هو سره خدا څخه چې بچي ور په قبضه کې ورکي چې هغه بوت ادب خپل آداب قاعده سے بوت نه کې آداب بوت تخی خلن سبا غوري حالات بدل دي ښا کمزورتیا چې راشي نو سره څه غړي وړي وي بیا یو لوی عالم پکې زمونږ مولانا فاروق سے پیژني ډاکټر فاروق یو لوی عالم دی په مردان کې یو هغه دی دا غنورم مرګ پیدا کوي دا شروع وسو فلا تهنوا سستی بنکوي ولا الى السلم دعوه الصلح تمو ورکوي په بعد خیره کې تقریر کاو او په تقریر کې اخر کې خو بیا زمان لا شو نو هغه چې دا موجوده حکومت ته د اسلامي دی او زه په راپورټ شو ما خو اسلامي څنګه سود پکې حلال دی او اسلامي دی ګډا پکې حلال دی اسلامي دی د الله احکام پکې منسوخ دي اسلامي دی څه اسلامي دی کله سو کمزوري شته کنه داسې فلا تنسستی مکوي المجبور او سامان شي کوانو چې مجبور نه سره مکوا او چې کمزور نه نه جهاد مفردا وتدعو الى السلم دعوت ورکوي سنته وانتم تعلون حتى غالب شي والله معكم الله سمرګر دي ولا يتركم اعمالكم الله بس اعمال نزای کوي لا يته وترايته نکرم الله اعمال ساسو بشکه ژوند دنیا لعب لوبدي ولهو عبسي وان تؤمنوا كتاسو ایمان او وتتقوا ځان ساتي او تكون جوړ د تاسو ثواب نستاسو ولا يسألكم اموالكم نوال الله تاسو ټول مالونه اموال جمع دا مضاف شو پیدا کوي استغراق ټول مال نوالي مال غوالي او ټول نوالي زکات غوالي سرسای غوالي او قرباني غوالي او ټول نوالي ولا يسألكم اموالكم يسألكمها ويطول فيحفكم سخت مطالبه فيحفك يجهدكم بطلب الكل تاسو مجبور کی په طلب د ټول احباء الحاق مبالغه ته سخت مطالبه ټول والی تفخلوا تسبقوا کوي ويخرج ذو بس الله پر اذغانكم خفغان نستاسو کی نستاسو ها خبر شي انتم تاسو هؤلاء دای تدعون تاسو ګر شي تنفقوا في سبيل الله ده الله پر خرج کوي فمنكم يفعل پتہ چې بعض خلک بخل کوي سوچ بخل کوي دی بول کوي د خپل ځان لپاره او الله به پروا دي ان تاسو محتاج وان تولوا تاسو واپس شوي يستبدل قوما فولك قوم غيركم استاسو غير ثم لا يكون امثالكم استاسو پشان دي بنئ د ایمان واپس کیدون کی او د پرګان واپس بر کې پدې کې بداغي رغبت وي او د ترازی یو روایتو چې فرمایي رسم کدا واپس اهل پاریس دي یو حدیث پیش کې عبد محمد بن جرير الاخري حديث شيء مسلم ابي وطن سم وان تولوا فقال من هؤلاء اغوي غدادي على من كبي سليمان مسلمان ثم قال هذا وقوم الدار او ذا قوم ولو كان ايمانه منوطا بالسرعه لتناول الرجال من فارس الى اخره بعد ذا خو په شرطيه ده کتاس واپس شوي نو علم الله نور ولي نو واپس خلجو نو الله رنوست سوره فتح مکه جان شو قتال اوس دینه پس دې چې جنگوشین فتح برازیل مناسبت ولا اخفا حسن وجهها دغه چې فتح په معنا کامیابی مرتبه په قتال باندې او په هر یو بل په دې صورت کې پای کې د مؤمنان ذکر دي د مخلصانو او د منافقانو مشرکان دائم تعلق دی پای کې کلمه د فعل من لا اله الا هو او دلتم پکې دا الزمو کلمه التقوى
انا فتحنا لك فتحا مبینا سورہ فتح مونگا فیصلہ فتح کرده انا فتحنا مونگا فتح تا استاد پارا فتح واضحا فتحنا فتح ولا شوین دا و فتح بکیگی نو چې کم شي کیږي نو دا غیر تعبیر کو مخکی حيث قال لتويس خير سنتي حواشي المطول حيث قال مطول بيشكو علامه التزاني بيشكو علم مخکی ویل تعبیر د مضارعین په ماضی انا نفتح لك فتحا انا فتحنا لك فتحا وعكسه ماضی مضارع کا مضارع ماضی کا من باب الاستعاره غیر حاصل چې موجود نه دی آینده به حاصل فرض کا استعاره یو شی حاصل له ته غیر حاصل فرض کا چې خلق دې تدوش بالماضي بالحاضر في كون اسبلان چې مخامخ شي خلق ته مخکې بار خبره کو چې خلق تازه شي د خلق سینه کې ته ګور سن آشنا غوندي واقع ده دا دعا لکه شي نو فتح نه ده شي فتح بکی او تعبیر توش انا فتحنا موږ فتح کړی دا تعبیر توشو یہ فرق دا خبر یقین دا یا آئنده بکی یو زین دا کار شعر دے دا سوا او شعر زی مس دے چی تاستا مخامخ شی سمر ناشنا کن دی خبر دا سمر خبر دا سمر بدا خبر دا الگو تازه کول دا دوال خبر بار بار کوا نو دا پکیز دا کوا یو خبر شو مصداق اس دے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر دخپل مرگونا دیال لسودی سوال لسودی پینزل لسودی بخاری کی سوال لسودی یو روایت پکی پینزل لسومشتے یو روایت دیال لسومشتے دو مخلق دی روان دی حدیبیه تورسل اچھا حدیبیه تورسل پدی وقت کی پیغمبر خدا خیراش نیو سڑے دی ولی کچھ لارشا مکی والا خبر کا چی منگا گولی جنگ نہیں راغلی منگا عمرہ کو او پیغمبر خدا خوب اندر دی اپا خوب کیوتا اللہ پا خوب للا کہ تاسوبا بیت اللہ تدنکی گئی او عمرہ باوکی سوال جواب چوکرو سوال جواب کی اوخی تی مرکو او سڑی واجو خود علاقی احابیشو توی دا گرون دا خلق باندگات را پرشیو آغی دا مکی والنفلاس کو راو تقدیم و یا رسول اللہ تا خود لے گلو خواهی خود وجلم پیغمبر خدا التا سوکرو دا صلح خبر پده من دا جنگ خبر شروع نو دا آغی نپس تیاری شروع نو دا اقی تا اشاره کئی نبیا نبی کریم صلی الله علیه و آله عثمان د عفان زوی چې تلاشا اول عمر ته کلاشا خلق بوها کا هغه یا رسول الله کاتن ته معلومه ده زموږ سره سخت دښمنی ده زموږ سره یو خلک نشته دي ته عثمان ولېګا نو عثمان چې ولېګو او خلق ته ابان د سعید جو سره ملاش ولاش عمره کوي چې پیغمبر نه کړي زه څنګه وکړم زاغین پس आवाज ورش مکی مکوفی او دغه پیغمبر خدا مگر ته عثمان خو شهید شو پیغمبر خدا خلق راغون او ته ونه دا غیلان دغه نفس سموران د کیکر ونه او کیکر ونه بیا کټشي حضرت عمر کټ کې د انصاف طبقات کوئی کټی کړه خلق بلاغي ونه قدر کاو چې ناستل بال کومونه وکول نوافل کول پیغمبر تلانی ناشته قتل اسوق ولد من نور جابر بن عبد الله قال له ما هو من نور شو السؤال للسوا یا پنځل السوا یا دل سو کسان دي بیعت کو د مرګ پورې بزول اجم ښا بايعنا رسولم على الجهاد کله شو یو بايعنا على الا نفر بايعنا على الموت چې من نه مو ځمنه واپس کېږم نو بیعت کړې په مرګ بیعت کړې ونه تخته بیعت کړې په جهاد دلته تیار شو التمکی والا من هیبت راغی چې رښتیا د ستراتي یو وسکو نو یو سره لاغه خبرې وکړي بل سره لاغه خبرې وکړي دوه درې داغه نه پس سهيل راغه او صلح وشلو قال لبرالي وسکال نو او چې قال راځي وسلې بل څه نه سیوا ده صلاتنا توري پکاټو کې باندې که زمون مسوق مسلمانۍ ته ترتلو قال درتلو ته به واپس کې دستون سو کافر شمول راتلو مو نه واپس کو دا په صلح وشو دا وګړه خبر ان فتحنا لك فتحا او د فتح نو صلح الحدیبیه سو کو بعدو مکه دا پکشته نو نشته مونږ فتح کې کامیابی کې تاګرا د صلح ته فتح ویل شي دا او عمر رضی بار دا فتح راځي دا فتح او کنه دا فتح دا هم د کوم دوه کیا خبره کو واپس کیږو هغه یې د خپل پیغمبر ما با الله نه رسول پیغه دا وګړه خبره ان فتحنا لك مونږه په ساله د فتح کړی دا ستاره پاره
فتحا مبینا او داسې فتح دا چې واضح دا او ليغفر لك الله شو بخي الله تعالی ما تقدم من ذنبك دا شی چې څنګه وي چې الله پاک کو دی زنه هو چې ما يفعل بي ولا بكم نلتقينا فتحنا نو کدا یا چې دا خبر دوسو شي دا عمل شم او آل تم د دنیا په شکل ویلې او یا ویلې چې تفصیل په لحاظ سره او ليغفر کې دا پکې برشوا چې دا فتح نه پس مغفرت راغې دا افعال د الله معلل بالغراض دیو کړی دا پکې کول او دا فتح د مغفرت څخه مناسبت ده فتح راځي د جهاد نه پس او جهاد خو نیک عمل دی نو فتح به مرتب شوا دا نه پس مغفرت مرتب شنو په خپل کار خبره دا فعلا چې الله معافي پاکستانه ما تقدم من ذنبك وما تاخر چې کوم مخکې شوی دی او کوم وروسته شوی دی په دې پوښي وإنا فتحنا من فتح ليغفر لك الله نو الله په سره د فتح وکړه نو الله ځان ته نسبت وکړو چې دا کار ما کړی دی او مغفرت هم زکوم ما تقدم من ذنبك چې مخکې شي په عمر خلاص مناسب حرکات هغه ته ویل شي یا اصل احسان او د عزت خبر شو وما تاخر او پوره کړی انسان خپل پتا باندې وخت تا نی غلا او مدد کې استفاق الله پاک نصر عزیزا دغه مدد چې غالب والذي عزیز معنی غالب او عزیز معنی ډیر عزیز معنی کم موجود شي مدد ته دا ډیر کم موجودین کې قلت وجود پکې معنا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یقل مثله ويسوي السماء له تدي منزل دې باندې شي فتح شي دا نصر عزیز ډیر کم دی الله غذات ته اندر السکینه کوم وخت کې پیغمبر خدا په دې وکړاتلو د فتح خدا سوا فتح خدای کې نه وکنه خو خلق ورانه وا مدینی والا مکه څنګه راتلو مکه والا مدینه ته راتلو وصول حوش فاتا سبال طلعی من بدل تزو د مسلمان خوی معلوم شو د مسلمان د کلی حالات معلوم شو د مسلمان خوبای معلوم شو په دې کې ګټ صحابه کرام مسلمان شو دوا کال مخکې په مسلمان مرګ سودی سوال سپینځل سو او دوا کال پس چې په د مکی کېږي نو بیا سړي د شپږم شو اتم باندې د پیغمبر مرګ لس زره کسان دي لس زره عمر زوی د عاص بن سره پکې مسلمان دي خالد د ولید زوی پکې مسلمان دي دا صحابه کرام پکې یو شي او مسلمان غالب شي دا پکې یو شي دي والذي الله ذات امر السکینه چې را کول کړه را نازل کړه سکینه او اطمینان دي خدا صلح نه معنی لکه په زوم د ایمان ورکړي دی او ته برابر یزدادو ایمان مع ایمانهم چې زیات کی ایمان د ایمان خبر سره ایمان زیاتی یو کړی دی بیا خبر شروع شو زیاتی کی دلائل فوجہ ماندی کمی کی کمزور کی گی یا ثابت قدم کی گی یا مومن بھی زیاتی کی یا میوے زیاتی کی یا اعمال زیاتی کی یو مخی ایمان فطری یو ایمان استدلالی شو دا مختلف دی وإلا عجون السماوات فقط اللہ اختیارات تی پوجون دسمون دسمکو دی اللہ علیم و حکیم دی دا ولی پتہ ہوکا دنکی ایماندار سری ایماندار سنہ دننا جنتون تا چلی گی تاغید ولی ہمیشہ پتوسی گی دا پوجون دا اسمان او دسمکی دا اللہ دی مانا طول اختیارات تا اللہ دی نشول اختیارات تا اللہ شو نو لیقفر یدخل دا که مرتب شو او ویقفر عنو سیاتیو پت کی دا غیق گناهونا او دا خبره فالله باندې بسم الله باندې فوز عظیم دی او عذاب ورته منافقان سره منافقات خذره مشرکان سره مشرکان خذره الظن بالله چې ګمان کوي په الله مزن سو ناکار ګمان چې الله د پیغمبر مدد نه کوي الله د ایماندارو مدد نه کوي علیهم دائر سو په دې باندې ناکار مصیبت دایره احاطه کوي چې توي سو بدای توي سو کوئی سو مصدر دی سو کوئی اسم مصدر دی دې په دې کارونه باندې دایره سو اغا عذاب چې غړي بد دی دایره باندې احاطه کوي کې بد او مصلی الله په دې باندې ملوکید لرا ته یو پر جهنم مساکن رو پسې دي او خالص الله لرا په دې اسمان نو کوي الله دې زور قوم حکمت ان ارسلنا شاعر لګل تعالی رکوا په خپل امت باندې خوشخبرون کوم يرون کې لتؤمنوا دې په تاسو یقین او صادق په الله او رسول باندې ته خطاب پیغمبر او امت ته ورته دي دومینو بالله چې یقین او صادق په الله او رسول باندې پیغمبر ته وایي ته الله مني او رسول او ثابت قدم وي وتعذروا تاسو مدد کوي د الله د دین د الله وتوکلوا تاسو عزت کوي هم د الله شاوي تعذروا توکلوا اجي کچاته پیغمبر ته تعذر رسوله وتوکل رسوله وتسبح رسوله هنه شوه وتسبح الله خدای دا تکنه لکه چې انتشار راځي د زمایرو یو ضمیر یو راځي کا بل ضمیر نه ټول راځي کا الله عزت بد الله کوي تعذروا مدد بد الله کوي توکلوا عزت الله کوي او عزت الله او عظمت الله دا ټول د پیغمبر او د دین تعذروا مدد وکوي د الله د دین د الله مدد وکوي د الله
یعنی د رسول الله عزت پکوي د الله نه عزت پکوي د رسول الله یا د دین د الله دا ټول راځي الله او تسبیح پاک بغنی الله لرا بوختن سار او اصیلا ما ذکر سبا او بیگا بد الله قلا او عزت کوي ان الذين يبايعونك وصحات څنګه بیعت کړی دي تاسو انما يبايعون الله دی بیعت کړه الله سره بیعت خدای رسول سره کوي خدا بیعت چون کې د الله په اجازه ته او د الله امتثال به حکم دی دا بیعت د الله شو دې ته اشاره شو د پیغمبر بیعت دې شو لکه بیعت الله دغه په اطاعت الله نه ید الله فوق يدهم ید الله فوق فلاسون د خلقو دی د الله ید دغه کړي اوس د الله خو رسې شي نه جاری حشت دې اندا او نن تشتري نو مجاز قال تلك الشافي دا تخیلات تخیل په دا ید د پیغمبر بیا سي فرض کې لکه ید الله او ید الله ید رسول فوق دی ید الله فوق شند قال تلك الشافي لما قص انما يوعد الله اكد هو لا طريق التخيل بيعت الله شو نو ید الله فوق يدهم شو دلته وای زجاج ید الله بالوفاء فوق يدهم بالسواء يعني امت الله او سلف راضي او دق شانتي وای جوارح موای او الله صفات دي فمن نكسا چا وعده ما تکړه فانما يكسل نفسي ما تي فخبر ذات وما يفا سوچ پورا دیوالا پورا والو کی ما پاش عهد عليه الله شوارو بي الله تعالی زد چې الله بور کی اجازه دلته د جمهور کله خدای ومن وفا بما عليه الله عليه الله هو نفس او عام طور سره چې حرف جار راشي د حانا نو ها مجبور دلته مجبور شي مجبور کوم مکسوره مرت به مرت بغلامه به وهذا کې دلته پسند وای لیکن دلته د حفظ په قرات کې سره عهد عليه الله عهد عليه الله پلو مقامت عليه الیه به نزل تم عليه الله فکر ولي عليه الله حفظ شي دی وحسن السم في الايه بدیات کې زم خدا دا یو عادت ته د علم قرات چې دا الف لام په الله کې دي کنه د دې نه مخکې فتح راشي ضمت راشي لام بغټ وي په دې کې مفخم دي چې ما قبل ته مکسوري لام به مرقق راشي نری به راشي بیا بس عليه الله او چې عليه الله لام بغټ لام بغټ نو چې لام غټ سو لفظ غټ سو دا وعده را خبره دا وعده غټ شو یو خدا دویم مخی دا اصل کی دا هو دی هو پا هو کی دا حاچ و مضمومی کنا و علیه کی دا حاچ کم دا دا هو دا نو پا خپل زی پاتشو نو شی پا خپل زی پاتشو یو او دویم پا دی کی حقا بل شمو تو چی وعده دی کرده اغا با نماتے پا خپل زی وی پریده دا پا کی هم شوا ابقاو ما کانا علا ما کانا ملائمون للوفا چی وعده سر تورسیگی پدی پوشی و ابقایی وعده من نقضهی یو پکې دا شو چې دا ولې نو یو بل لام غشي او بل چې لام غشي شی په خپل ځای دا خبره قوارک نو وعده په خپل ځای پاتې شي دا ها محکم فزموا اوس په خپل ځای پاتې شو نو وعده په خپل ځای پاتې شي ما ته نشي دې ته اشاره کوي وقد سالت كثيرا من الاجل الذي ما د دې مليانو تاسو کړو او زمانه نږدې وا په دې خبره په وجه خو ما ته چا جواب را نکړ ثم ظفرت ما سمعته دامي واورد تاورد دامن قائم شوم او الله هدایت پیوکي هغه ته د دین خوي فخا ترجمه القران تفسیر القران دا به ترجمه القران رساله وا وسم شي ترجمه القران پای کې بلا چاپ کېدل او زه د ترجمه القران د کومه نه غستون کما زه تاسو لري چې د کوم وخت نه هټیر زمان اوس د دې شو کله زیات څه غستون کې دا په وخت لا چاپ شي نه د القران هغه وخت ما د روح المانی په حواله باندې د مولانا موذي په القرآن کې دا ځینې کتلو دا بحث واورو ومن وفى بما عاد عليه الله نو که عام کړه عليه الله وایا یو غاښو اکه حفظ کړه عليه الله په دې کې یو د لام غټ شو بل اصل کې دا هو او حاجو مضمون په خپل ځای پاتې شو او په دې پاتې کېدو کې صفه ده د وعدی په مسله کې بحث نو وعده په خپل ځای پاتې شي ما ته دي نشي دا روح المانی سيقول لك المخلفون درد چې تاسو ویناو کې هغه څنګه چې رسو پرې شي په جهاديان جهاد تنګري
کم یا کې په مکه کې جوهینا مزینا غفار اشجاع وغیرہ او في مسلم احرام تلے وساق منهدیا او ليعلم انه مطلب ايش جنگ نظم شغلتنا اموالنا مولا مشغول کړو خپل مالو اهلنا خپل اهلو زمون خلو بچو دی بچو من مشغول کړو تستقبلنا من بخشونا وای په خپل جومانی مال سپي قلم چې پړو کې دانی پړو کې خدا نو اړیو خدا خیال چې پیغمبر بلا چې جنگ وشي خبره بخلاص شي قل فمن يملك لكم ثم استغفر من الله عذاب بدلنا شين سو کوه الله پتا سمون زور نشوان یا نه کوي له فائدې بندولم څه نشي کولای او د تکلیف لري کولم څه نشي کولای بلکې الله تاسو په اعمال باندې خبردار بل انتم بلکې تاسو ګمان ساتو خبر تاسو نه وا لا يلقى الرسول الله يلقى الرسول واپس وایي رسول ایماندار اهلی خپل آلتا ابدا همیشه بأي اساس المشركون بيخكرين المشركان مرتان فحسبتم ان ان كنتم معهم كتاسو هم لم يخكرين كيرشي فدې پوښتنه ده وازوین ذلك في قلوب داخل تشوف المستاسو کې او تاسو ګمان ساتو ناکار ګمان ځنسو وعدم ما تکړه داسي وکنتم تاسو وای قوما بورن یو قوم هلاک شوی بور د بایر جما نبومن هلاک شي غیر خلق نه وای سوچ یقینا چې په الله رسول باندې تاکید دې په پرم کارونه صاحب کلام وو فقط الله له حکومت اسمان وو بخش کیدا چې الله دشي عذاب ورکړي الله شي ادي الله بكون کې مهربان سيقول مخلفون خام خبوات سنتي ورسو په دي خو شي اذا طرفم تروان شي الى مغانم لوټ مارتا مغانم د غنیمت جمع ده نور غنیمتونه برابر په خیبر کې ووم کال باندې د خیبر jihad شوی دي تاسو باغل تزي نه موږ سره زو موږ په jihad شامل وو زرونا هم پرې رتوي تاسو تابع شو خیبر تزو الله وي تاسو بس نه يريدون غالي ان يبدلوا كلام الله اذا الله وإذا غالي بدل کړی الله اذا هم تاسو وعلى كده في سخمنا کوي دي په غنیمت کې شاملو ورتوای لن تتبعونا تاسو سره به کې شي دقسي والویل الله پاک مخکې دې تاسو یې کړو بل قریب وي نه پس يكون بل تاسو سره حساب کوي الله بل كان يكون خلق النبوي دي مگر لب دنیا په کار کوي په غلطو نور وي ولتوای المخلفين اكثر چې رسل خضر شي دي من الاعراب دهاتيان ستدعون تاسو بلش الى قوم يقوم اولي باس شديد خواندان سخت جنگ دي سوق يماني ولادي سوق ایرانیان دي سوق حوازن د طالب دي سوق روميان دي سوق کوردیان دي قاضي ابن خلقان کوردیان دي په کوردیان باندې بحث وکړي چې کوردیان دي نو سوي او بهر تقدیر آینده لپاره او دا دعوت چا کړو کله کله دي ابو بکر صدیق یمامه تا کله کله دي ایران تا شام تا حضرت عمر فاروق کا کړو او د شپ سره راوځه پاینته تیو کته تابع شو پاینده زمانه کې دا درک الله تعالی اجر حسن کتا سو واپس دقه سره کتن شو واپس مخکې دینه عذاب رسول الله پاک عذاب لګي ليس على المعاون شي بقول ما حرج سبوج نه په حالت باندې حالت نه په مرز باندې حالت جو جهاد تنزي نزي سو کتابه د الله او رسول د نبی کی جنتون ته چلی ګاندې نو موږ سوچ واپس شو عذاب ورکړي الله پاک عذاب صح لقد رضي الله قسم دې چې خوشحال دی الله او راشد الله او د الله رضا څه مطلب په نیکو کې مستعملو ایماندار پاک چې بیات کولای استاسره لاندې دونینا نو ما تاسو دلته خراشو زید امیه خزائی په انسان لګلې په یوخ باندې چې هغه ته سهولت ویل شي عمره په نیت باندې او هغه دا وخت را کړی دی وجلې دی او دی واجو ویل کې بیا دا غنه پس عثمان د ابان د قبيله او عثمان تا وینا کړ ابان چې وګړه عمره هغه نکوم او دلته आवाज خور شو ولا رسول ان عثمان قد قتل فقال سن لا نبو حتى ان نزل قوم جنس رقم قصب جنكو ونادى منادي رسول اراني روح القدس قد نزل جبريل اكو شيء فسمني فمر بالبيات فاخرجوا فخلوا على اسم الله فبايعوا فصار المسلمين رسولهم فبايعوا قال جاءكم مسلم على ان في يخبركم ولا نبايع الموت بخاري او بلواي فصبياتكم نبيات سوق على الموت سوق على النار فير سوق الجهاد اول بيات کړل چې سینا ابو سنان وهب بن محسن چې مشرکان خبر شو خافوا عثمان ولېګو او رته ایماندارو چې الف موازا سلسله بخاري ان جابر یو روایت پکې جابر نبل 15 بل روایت پکې دیال السوا بل روایت پکې ول السوا بلکې شفق سوا غیره او شجرته سموره مشهوره چې خلکو راتلبه نو دې کو عمر چې خبر شو خاطر کړه سوګنجا په نن دا پکې بل بهر تقدیر الله پاک راضي شه د ایماندارونو پاک شي بیات کو استاد الله دې دا وایي نو چې راځي شو
له فینبغي لكل من يدعي الاسلام دا سره محبت کوا تعظیمی کوا رضا کوا په دې کې عثمان شامل دی بلکې دا یادي چې عثمان بن عفان په بار کې مخکې ورما خبره کړې و یو سره راغی د مکې په جمعات کې بیت الله کې اوسه ناشته یو عراقي عبد الله ابن عمر ته پوښتنه کوي درې ته پوښتنه کوي وی د بیت الله خاطرو کا ما ته جوابونه راکا په هوت کې عثمان تیغ تکړه وای او کنه او په بدر کې شامل وای نه کنه په رضوان کې شامل وای نه کنه اصلي الله اکبر اوس په دې الله اکبر په ونه څه مطلب دا د عرب استعمال له چې کوم کې سره ضرورتي کنه وي الله اکبر ما وګټلا تاسو عثمان صفاتونه کوم صفات کوي عبد الله ورته وی راشه سوال دې شو جوابونه سره په بدر کې شامل نو ځکه چې پیغمبر خدا ورته وی بیبي دي نه جوړه دا او د پسند جوړه د کور د بیبي خدمت کوا او د نه جوړتیا له ستا او ستاره ثواب دی او ستاره غنیمت ته چې کوم خلک بدر کې شامل دي نو شامل شو حکمان په هوت کې تیخ تکړو الله ما ولقد عفا عنكم ولقد عفا عنهم تیر معاف کی او په بدر دی بیت الرضوان کې پیغمبر خدا اخر کې وی دا لاس د عثمان سره اخر زمانه عثمان شو او دا لاس زما شو او بیعت وکړو د پیغمبر لاس خود عثمان د فارق خپل لاس خو نو څه زو زردا و زاګردا بخاری حدیث ته نو دام پکې راو نو دې پکې بیعت شو کان رسول سلام له رضی الله کما قال خير من ايديهم لانفسهم دا چاته به ولې خو هغه مخاطب کوي د عثمان سره څو مخالفین به وکنه اوس هم شرط سوکي نو دې وجه دا ښکار کو فعلما واقف الله چې په دې کې کوم صدق او اخلاص او ایمان ولګ اطمینان عليهم په دیوان دي واصحاب ورسول غیتا فتحا قریبا کامیابی لویا پوښوي زه په خپل خبرو کوم مولانا سید حضرت معاویه په مرکه قال طيب دي لقد رضي الله او دلته د معاویه څخه پیدا مولانا خان بادشاہ ماته مې حضرت معاویه په دې کې خبره په پته کې ته دا قال رضي الله په دې بیا د ځوان کو دغه فتح المکي مسلمان شه نو دا جواب له سوال پوښتنه په خبره باندې بیا مولانا سید غصه شو نو ماته آیاتونه شروع سره نه انفال او دام یاد درګوره ز خپل خبره کوم صفاتونه د خپل ولادي خامخه په خبر کې ناس واخی خبر دي بعض خلکو ماته خبرې کوله نو مولانا ته خو تاسو در بحث کولای شئ مولانا د پنځیر ویل دي تاسو در بحث کولای شئ اچاو چې اوزه کولای شئ اچاو نه ویلي پوښتنه دا اسی خبر خو سره په زور کې راشي کنه په زور کې خبره کې خو کوي شي لیکن چې په دلایل خبره کې بیا زما یو شاګرد ریاض الدین نیو په مردان ونورستانه ویزه خبره جوړ کوم خیر برابر او تعالی راشم چې دا ماضی و دا مضارع و دا اسم فاعل واصل روان زره ورکل خبره ته روان کی ته به چې مګو لقد ذل ما ورکل او تعالی دا خو دا خو په ماضی کې خبره دي او دا خو دا شجري خبره ده نو ته فکر ما خو په هر څه نه کول او دا فکر له خو واقعي شروع شو نو بس سړي ویږي چې ماضی مضارع په اصل جاي په خپل په تکړای لقد رضي الله الله برازقيږي عن الذين لا قسم چې بیا تاسو کوي ها خبر یې څه ته بل څه جوړه نه بس رسول واصابهم فتح قريبا فايوت الله ورکو فتح قريب ومغانم كثيره او دير لوټمار دير غنیمتونه مغانم خیبر ياخذونها اخذ بيدي او تقسيم بيدي او دي الله ظهور خوند حکمت وعلكم ومغانم كثيره الله سروات كذا دير غنیمتونه تقیامت پورې تاخذونها حاصله وي په خپل ټیمونو کې فعجل لكم هذه فجلدي درکړه خیبر وكف يد الناس عنكم بندك لاسن خلق استاذ په خیبر کې یا داغي حلفاء نوسب بن اسد غطفان حتى جاء حين جاءوا الى سكن مدد لغو خلل غیمتکو ولتكون آیه شي دا خبر آیه یو نمونه یو علامه د ایمان دا کف الايدي دا ورشي ولتكون الشي دا بندول د لاسن خلق آیه یو علامه شو تكون بزمیر راځي کې د بندول د لاسن ته کته یکونه کتكون ما تكون خبر پکې آیتن دی آیت خبر شوی دی ويهديكم وخيتاستا تین کی تاسو صراط مستقیم باندې غلط اعتماد په الله واخرى وعجلكم هذه وعجلكم مغانم اخرى او په جلدی تاسو نور غنیمتونه لم تقدروا على تاسو بل طاقت مندلنده قد احاط الله بالله بحاطه کړی او دی الله په هر سمان طاقت لري
ولو قاتلهم الذين كفروا كزنجيل ساسو دا اهل مکه لو البار شابه ګرځول ثم لا يدون وليا بیا موږ مدد کوون کې او نو مسیره بچ کوون سنت الله عادت الله هغه چې شی مخکي په دې هو بیا ولې عادت الله پر تبدي الله ذات کفایهم انکم استاسو لا سنی دغینه بن کړو کفارونه جنگ راغلی کنه عمر سے حضور لگا ډیر صحابه حضور لګي او پیغمبر خدای نه عمر سے وی یا رسول الله مو په حق او کفار وادل یا نه کمزوري خبر ولي منيږي بیا ورمنه په وسدي پسې ما یې په حق باطله په حق دا کمزوري شتون ولي مني ابو بکر توحید خدای رسول الله قرار کړه منګوري ونی وګا دا په لمن باندې څخوالي هم کو عمر په ځان نه پوي عمر بیا وای ما دې مرینه رات کړو دې منځونه وکړو دې چې ما دا خبره ولي کوله چې پیغمبر یې سره نه جنگ کو خبره پوښتنه دا پکې ده والذي كف ايديهم عنكم تاسو لاسونه غیر پټو او لاسونه غیر تاسو په بیت مکه ته په علاقه د مکه کې دلته اوس اتیا کسان راوتی د اهل مکه د جبل تنعیم سره په پیغمبر خدا باندې حمله کوي بل روایت او یاد دیش کسان راغلي دي داسې مختلف راغلي دي دلته بل روایت کې څلور مشرکان مکه راغلي پیغمبر خدا نه غاڼه بده په مانځره نو په حمله کوي خبره خلاص شي کله اتیا راغلي دي کله دیش مختلف راغلي دي الله رضات ته چې باندې کله سونه تاغي ساسونه او سونه سردینه یبت مکه ته په علاقه د مکه کې بطن کندې ته وي خړګې ته وي پس تاین اسپرکم علیهم چې تاسو غالب په باندې ول ابي پر خدو علیهم تقریبا او ده الله تاسو په اعمال باندې بصیر لیدون کی دا پکې بل بحث ابو حنیفه وای چې پته د مکه په زور شوی دا او شوافی دا په صلح شوی دا دلیل پکې اسپرکم تاسو غالب کړئ نو دای باندې بیا په مسله باندې مسالې مرتب کیږي دا وطن مسلمان قبضه کړل په زور نو دا وطن د چا شو د مسلمانانو شو شو نو وقف شو اوس په کورونه جوړې زمکه باندې خاصه په صلح حاصل شوی دی چې په صلح شو دا وطن د اغي شو اوس کې خرڅه او په جاره ورکې نو ورکې دی یو ځین زکا نو بل دې مرتب کوا ابو حنیفه په زور شوی دی په خبره پوه شو چې زور شو وطن د صلح نشو د جنگ شو دا وطن د مسلمانانو شو اوس په کورونه جوړې زمکه باندې خرڅه شافعي صلح شوی دا صلح او شوا زمکه د اغي شو ولا اوس په خرڅه او خرڅه جو کله کین کوي دې دا پکې مرتب کوا والذين كفروا هكذا چې کافر شي صدوکم من مسلمات تاسو باندې مسلمان ول هدیا وصدوکم وصد الهدیا باندې هدیه لرا هدیه په دې مخده غوادا ګډه چولې دا خلق تحبی کړي بیت الله ته روان کړي او دلته ولار دي او دی هغه باندې معکوفن پلاس حال د هدیه بند کړي شوی دا ايبلغ محله چې ورسیږي زید حلت زید ذبحتا اوس په دې کې بعد زید ذبح څه دی شافعی ته پوښ کوا مالکنا زید ذبح نه چې کم ځای کې بند شو چاره کرا کار ابو حنیفه زید ذبح نه حرام دی حرام حتی يبلغ حج الا حرام تبیر سي بخاری مصطلح عبد الله بن عباس لاول خو حرام ته ورسوا اګه حرام پر رسیدنه شو چې په کوم ځای کې بند شو لا التزام حکدا د عبد الله بن عباس راځو دل طبيعه چې ورسیږي زید ذبح سره پیغمبر خدا ذبح کړ په حدیبیه کې حدیبیه وإذا حرم نه حل ابو حنیفه وی یو روایت پکې دا چې ګور ابن حجر نقل کړی نور شاه هغه دا چې دا پیغمبر خدا چې موږ کوم ځای کې هغه حرم او چې کوم ځای کې آرام وکاو هغه حلو دا یو ځای و چې حرم او صحیح دام له بحث دی ولو راجع موږ کنه سړي ایماندار ونساء مؤمنات خزي ایماندار په دې مکه په دې کې لم تعلم التاسع المسلمات خبر نه انت تؤهم دا پکې د ما قبلنا بدل شو ولولا جمهور ساول لم تعلموا انت تؤهم تاسو خبره ده غیره تاسو خبره ده غیره په مالون تاسو ورشي غیب په مال کوي هغه قتل کوي لفظ ترجمه خفیه پکې دی مطلب جنگ به سره کوي جمله به کوي هلاکول لفظ ترجمه خفیه پکې دی او مطلب سره تاسو به قتل کوي تاسو به کافران فتصيبكم ورستاسو منهم داغي طرفنا مارتون اعتراض مع الرعب پدې پوښوي مکروه مشقت تکلیف به ورسیږي چې مسلمان دی مسلمان قتل کو خټیخ دی اگر چې فنا له تمونی کې دی شي او باغی کې مسلمان کو قتل کو بغیر علم بيد علم زمخشري مراد ماري دیت او کفاره
او سوء قال خلق بخبرې کوي یا ګناه بعض علماء بغیر علم په بینه پوهیږي نکه دا نه نو الله بتا د جهاد خبره کوي لولا كذلك دا نه نو لا امركم بالجهاد لما كفيكم اذا فرج الله دل کې بخبر رحمت کې سوچ الله غواړي دنه کړه ولا تزيلوا کدا مسلمان ځان له شی له کفار له عزم الذکوي عذاب ورکم کافرانو لره عذاب یعنی په وخت چې ګورو کافرانو پزنو خپل کې الحمیه غیرت چې پیغمبر نه پیږي نه پیږي څه کار یو خبره او پیغمبر خدا لیکل کوي بسم الله الرحمن الرحیم رحمان رحیم د بسم الله لکات کا د الله په نوم کې رحمان رحیم نشي ها دې ویل کې بسمک اللهم زل علی ولیکل هذا ما قال به محمد رسول الله کدا الله رسول من له تم بندولي رسول تکات کا نو کاټی کتن لیکات کو دې راځي لیکات پدې پوښي دا غسیل غیرت ته رسول الله نه منو رحمان رحیم نه منو خبره منو دا غیرت ته پزوندا کې حمیت او غیرت او کم غیرت ته راغب عصبیت قوت غضبیه اذا صارت وكثرت بالحمیت غصه ته دې شناغه ته ویل شي او دا غیرت جاهلیت ته ګوره اسلام نه دی پیدا شي نه په وای نه دی پنځه الله سکین تر ولګل